الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدقت يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزت مندو د کیمری په دې لار باندې ان شاء الله العزيز دا بټول ګوري زمون د واحد الله وحدان صاحب سره مخکي په دې باندې د مفتی فیض الحسین صاحب او د دوی خپل منځ کې کلیپونه شي او بیا د مناظرې شرایط توی شي. هغه شرایط ز اول بیانوم دا غینه پس تعین د مناظرین کو او ان شاء الله العزيز ورپسې بیا مناظره شروع کیږي او څومره ناظرین چې دي دا ټول به کتون کې ګوري به او اوري به ان شاء الله العزيز. دا شرایط د مناظرې چې کوم د جانبینو په اتفاق سره لیکل شي. نمبر 1 شرط دا چې موضوع به د حیات النبی صلی الله علیه وسلم وي. دویم شرط دا چې کل وخت د مناظرې به 3 غنټې وي او 3 غنټې به ان شاء الله العزيز ال شروع کیږي چې کله مناظرین خپل منځ کې خبره شروع کی. دریم نمبر شرط دا چې حواله به د اصل کتاب نه پیش کولې شي. څلورم نمبر احادیث او روایت د قبلولو او رد کولو په حواله سره به د محدثینو باندې اعتماد کولې شي. د ځان نه به یو حدیث ته ضعیف ویل یا رد کول قبلولو وغیرہ دا اختیار بچاته نه وي. پنځم نمبر دا چې په وخت د مطالبه کې به دویم فریق ته کتاب حواله کولې شي. او شپږم نمبر دا د استدلال او د دعوی د تصویب او د صحت د لپاره به مسلم اکابرین دیوبند حواله پیش کول دا ضروری وي. د ځان نه د یو سیس تشریح کول او د خپل ځان نه دغه وضاحت کول دا بنوي د یو مسلم اکابرین دیوبند نه حواله پیش کول ضروری وي. اوم نمبر دا چې د جانبینو نه بس صرف 5 افراد دا شرکت کوي او دې سره به یو کیمرامین د دینه علاوه وي. اتم نمبر دا چې د متکلم نه علاوه بل چاته د خبرو کولو اجازت نه وي. البته صدر د کنټرول او د فساد ختمولو د لپاره به وخت ضرورت خبره هغه کولې شي. د دې به دواړه طرفونو والا ان شاء الله اهتمام کو. زموږ استاد د مناظره په ډېر خولي طریقې سره احسن طریقې سره ان شاء الله العزيز کیږي. نهم نمبر دا چې د موضوع نه خروج به شکست ګڼل شي. لسم نمبر تاریخ او ځای به د فریقین د نمائندگانو په مشورې سره مقرر کول شي او مقرر شوی دی. یو لسم نمبر دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي ظاهری ژوند د فریقین په دې اتفاق ته چې ختم شوی دی. دنیا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرګ یعنی وفات راغله دی. په دې باندې اتفاق شوی دی. دولسم نمبر د یو کتاب د مصنف د عبارت مطلب به د هغه د عقیدې نه خلاف اغستل دا باطل وي. په دې باندې دواړه مرګري کوي. نو لدغه سيزونو ان شاء الله العزيز کوشش دا دی چې زه بخپل مرګري مناظرین هغه د دې خبرې پابند کوم چې د مناظرینو نه علاوه به هیڅ یو مرګره هغه په منځ کې خبره نه کوي. دویم درخواست دا دی چې زمون مرګري ستاسو مرګري د دواړو طرف نه به کوشش دا وي چې مهذب الفاظ استعمال شي. ځکه د ویډیو په ذریعہ باندې الحمدلله دا پوره دنیا ته رسي. کمزې کې چې زمون د مسلک او دغه شانتي دغه عقیده مرګري دا ټول وګوري نشاغي موږ غلط تاثر وانخلي. مهذب الفاظ به ان شاء الله العزيز استعمالو او هغه انداز چې هغه زمونږ استادو د شان سره هغه مناسب وي خای هغه به اختیارو او کوشش ودا کو چې
د مناظرې په درمیان کې بے ځایه خندا کول یا بے ځایه اشارې کول داسې انداز چې هغه سره خلک متنفر شي زمونږ استادونه نو هغه صورت باندې اختیارو. دویم زما یو درخواست ده خپل مرګرو ته هم وېما مفتی سیوم دې مرګرو ته ویل او زم ورته وېما او استادونه هم درخواست ده تر څو پورې چې مناظره نه ختم شي ته هغه نه مخ کې پورې پوسټونه کول چې هغه او بیل الله او هغه وګټلو مونږ داسې شو هغه شو پای کې د دروغو پوسټونه چې کوم د شیر کیږي او ورپسې نور مرګري نو د موبایل رابطې یا د مناظرې د ختمېدلو نه مخکې دغه پوسټونه کول دا دواړو ته به د اجازت نه وي چې دغه سيزونه اونکي ځکه مخکې مناظرو کې داسې شوي دي. مونږه په ثوابه کې په دې باندې یو ځل الحمدلله اتفاقی مناظره شوی و په هغه کې لا مونږ ناسیو او پوسټونه شیر شوي دي چې دی او تختې زمونږه متعلق دا خبره کوله دغه شیزونه ان شاء الله العزیز هغه دواړه ځان ساتو. او زمونږه مناظر استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب حفظه الله ورعاه او زمونږ سره جناب مفتی فیض الحسین حقانی سے جناب مفتی عبدالرحمن عابد سے جناب مفتی اکبر علی حقانی سے دا ټول مرګري دي ان شاء الله دغه معاونین وي او زما انتخاب د صدارت د لپاره شوی د طیب الرحمن حقانی ان شاء الله العزیز زه د صدرنا مطالبه دا کوم چې ان شاء الله العزیز خو په خوشگوار موډ سره دغه 3 غنټې مناظره چې کله خپل منځ کې مناظرین مخامخ شي دا هغه وخت نه به ټیم مقرر شي خپل طریقې سره وګورو چې داخله کوم موږ نه یو خطا اثر واخلي او د میډیا په ذریعہ باندې ټول دنیا کې خطا اثر پیښ شي. الله دې عمل کوي توفیق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم کتونکو استاسو په علم کې به وي چې نننۍ ورځ زمونږ دغه ملګرو ترمنځ د مناظرې د انعقاد لپاره منتخب شوی و. الحمدلله هغوی ملګري ټول لا رسېدلي دي او زمونږ ملګري ټول لا رسېدلي دي. زیات د هغوی د اړخه زما نه مخکې مولانا طیب صاحب خبرې وکړلې د صدر په حیثیت باندې او ډېرې بهترینې خبرې وکړلې. نو زم د جماعت اشاعت التوحید والسنه له اړخه د صدر په حیث باندې یو څو خبرې کوم او یو څو گزارشات دي هغه تاسو خدمت ته وړاندې کوم. اول نمبر کې تاسو چې کوم د شرایطو خبره وکړه الحمدلله تر ډیره وسه پورې موږ هم کوشش کړی دی چې هغه کوم شرایط مقرر شوي دي چې په هغې باندې عمل ترسره شي او بعضې شرایط داسې وو چې هغه د مفتي فیض الحسین صاحب دوی سره په د واټسپ په ذریعه باندې او بعضې شرایط کې ښودلی شوي وو په هغې کې به کومه کوتاهي شوي موږ د هغې معذرت غواړو. دریم زه اول د ټولو نه مخکې د خپلو ملګرو تعارف کوم. زمونږ سره زمونږ د اړخه متکلم او مناظر اسلام حضرت العلامه مولانا وحید الله وحدان صاحب دی او د هغې سره پخوا کې زمونږ د تیرو مجلسونو چې کوم صدر چې د اعذارو په بنیاد باندې د نیم مجلس صدارت هغه ما ته حواله کړی شوی دی حضرت مولانا نعمت الله توحیدی صاحب حفظه الله هغې دي او د هغې سره پخوا کې زمونږ ملګری حضرت مولانا یاسین حنفي صاحب حفظه الله او زما دې اړخ ته زمونږ معاون مولانا عبدالوهاب صاحب هغې دي. اول خو د مجلس متعلق مختصر ټکو کې یو څو خبرې کول غواړم لکه څنګه چې مولانا طیب صاحب دوی خبرې وکړلې چې زمونږ دا مجلس زمونږ دا مناظره دا به بار عام خلک ګوري باید چې موږ هغوی ته یو ښه تاثر ورکړو چونکې دا د علماء کرامو مجلس دی باید علما په سنجیدګۍ سره او څنګه چې د علماو د شان سره ښایي په هغه انداز کې خبرې وکړي او په هغه انداز کې دا مجلس تر پایه ورسوي. دریم نمبر کم بار زمون کتون کړي د هغوی متعلق زه خبره کوم او هغوی ته زما دا درخواست دی چې داسې انعقاد د داسې مجالسو چې کیږي
دا څه اوسنۍ خبره نه ده. بعضې عوام ډېر بد اثر اخلي د دې نه. دا د ډېر وخت نه د علماو ترمنځ دغه شانې کې اختلافات را روان دي او دا به تر قیامته پورې او دغه رنګې د علماو ترمنځ به مجلسونه منعقد کیږي. منګه دلته نه یو بل کافر کوو، نه دا د کفر او د اسلام مسله ده، نه یو بل ته موږ په دې مجلسونو کې کنځلې کوو. دا علمي مجالس د ډېر وخت نه منعقد کیږي او په دغه غرض باندې زموږ دا یو مجلس چې کوم دی د هغه سلسلې یوه کړۍ ده. دا داسې مجلس نه دی چې دې کې به موږ یو بل کافران کوو یا یو بل مسلمانان کوو. او بس زه به مثال په توګه باندې زه به ووایم، لکه مثلا په دې مجلس کې موږ دا وایو چې نبی علیه صلات وسلام وفات شوی دی او د هغوی روح په اعلی علیین کې دی. دغه طرف والا چې کوم ملګري دي هغوی وایي چې نبی علیه صلات وسلام وفات شوی دی، د نبی علیه صلات وسلام روح چې کوم دی د نبی علیه السلام په جسم کې دی، په قبر کې دی. نو دا څه د کفر او د اسلام خبره نه ده. انشاءالله موږ ستاسو نه دا امید دی چې تاسو زموږ د دې مجلس نه یو ښه تاثر واخلئ. بل شرایطو کې چې کوم 11 شرط دی نو هغه خو چونکې اتفاقي دی او قابل تفصیل دی، انشاءالله تعالی هغې کې به زموږ مناظر صاحب د هغې مختصر غونتې کې تفصیل کوي. او دریم یو خبره چې هغه د هغې وضاحت زه ضروري ګڼم هغه دا دی چې ستاسو له طرف نه د چې کوم مدعیان یې تاسو نو چې کوم وروستی ټرن تاسو واخلئ نو د هغې کوم جواب یې هغه به زموږ د طرف نه مدعا علیه مناظر صاحب کوي. بیا به وروسته تاسو 15 منټه د وضاحت دپاره یا 10 منټه چې کوم چې په هغې کې به نوي دلایل نه هغه به اخیستلی کېږي. او وروستۍ خبره زما کیمرمینانو ته دا درخواست دی چې کوم طرف نه خبره کېږي باید چې کیمره هغه طرف ته ونیولی شي، او کوم طرف ته چې خبره نه کېږي نو هغه طرف ته کیمره راستنول یا د هغوی په ویډیو کې راوستل دا موږ مناسب نه ګڼو. باید ټول کیمرمینان که ستاسو را اړخه دي او که زموږ د اړخه چې الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو دواړه طرفونه صدرانو وضاحت وکړو، تاسو خبره واورئ. ستاسو ذهن کې به وي چې دا مسله شروع شوې ده، څه نه وه. چونکې بعضې افراد غیر سنجیده که د هغه طرف نه دي که زموږ د طرف نه دي. ما مخکې هم د میډیا په ذریعې سره دا غیرت کړی دی چې که زموږ د طرف نه کوم کسان هغه غیر سنجیده کسان وي موږ د هغې نه براعت هم کړی دی او بار بار هم د هغې وضاحت کړی دی. مخکې سواد کې د اشاعت والا ملګرو د طرف نه یو مولوي صاحب و هغه چیلنج وکړو، زموږ د طرف نه یو بل ملګری اسماعیل مولوي صاحب، د هغې دواړو په منځ کې یو مسله راغله په حیات النبي وه یا په هر څه باندې وه. بیا د هغې نه پس د هغه ملګري کلیپ راغی چې جمعیت العلماء اسلام والا کافران دي او مشرکان دي، دا قسمه خبرې راغلې. بهرحال بیا خو زموږ د هغې سره رابطه قایمه شوه. دې دوران کې د وحدان صاحب کلیپ هم راغی، تقریبا 3 کسانو د طرف نه کلیپونه ذمه دارو شروع چې یو د مفتي توصیف والا ملګري صاحب، دویم نمبر چې هغه د وحدان صاحب والا ملګري، دریم نمبر چې هغه د بلال صاحب والا ملګري. چا خو انتهایی نازیبا ژبه استعمالوله، شاید چې دغسې استعمالول نه وي پکار. دویم نمبر د توصیف صاحب والا ملګرو هغوی راغلي د بلال صاحب د طرف نه په حیثیت د نمایندګانو، زمونږ هغوی سره جوړ رانغی، ځکه دوی به یوه خبره کوله هلته به بله خبره کوله. بهرحال خبره خلکو د کلیپونو په ذریعې سره کتلی. بیا د وحدان صاحب سره زمونږ په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره شو. مونږ دیو ته اصرار کوو چې په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې خبره نه کوو، ځکه 2015 کې زمونږ یو ځل د مجتبی امیر صاحب د سره خبره شوې ده، په دې اتفاق هم راغلی دی، په دې دسخطونه هم شوي دي. نن هم که تاسو په هغه دسخط باندې دسخط کولو ته تیار یې، یقین وکړه مناظرې ته ضرورت نشته دی. مونږ نن هم په هغه 2015 والا موقف باندې ولاړ یو، قایم یو او انشاءالله تر قیامته پورې به یو. مونږ دا نه کوو چې په 2015 کې زمونږ یو عقیده ده، په 2024 کې به زمونږ بل عقیده شي. انشاءالله کومه عقیده نن ده دا به تر قیامته پورې زمونږ روان نسل وي انشاءالله. دویم نمبر وحدان صاحب ته په هغوی باندې اشکالات وي، زموږ خپل ملګرو هغه شکست دی په زبان حال سره تسلیم کړو چې زه په هغې سره یو ځل مناظره بیا کول غواړم. مونږ ورته ویله چې ستاسو د ملګرو طرف نه د شرک او کفر خبرې چلېدلې دي، په هغې به مناظره وکړو. د څه وجوهاتو نه دیو په هغې مناظرې ته جوړ نه شو، هغه به دیو خبرې الله عالم دی، خو د دیو په خواهش باندې یو ځل بیا مونږ د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په مناظرې ته کېناستو. نو بهرحال مولوي صاحب زه راځم له اول نمبر دعوې ته. اول نمبر مولوي صاحب دا مسله چې د حیات النبي صلی الله علیه وسلم هر فریق مدعی هم دی مدعا علیه هم دی. څنګه چې په شرایطو کې تعیین د دې خبرې شوی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیایي مرګ باندې اتفاق د دنیایي ژوند او زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په نظام ختمه شوي، زمونږ په نظام ختمه شوي. لہذا دغه بره موضوع نه خارج وي که تاسو په دې باندې خبره کول غواړئ، څه آیاتونه پیش کول غواړئ، دا به صرف خانه پوري وي، دعوې سره به هیڅ تعلق د دې خبرې نه وي. یو. دویم نمبر
مونږ د خبره واضح کړی دا د مرن رستا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصلي جسد عنصري چې کوم په دنیا کې او د مدینه منورې روزه مبارک کې دفن دی په اقصر حیات حاصل دی ستاسو چې کوم عقیده د ستاسو عقاید مشر ترجمان نیلوی صاحب چې ستاسو د ټولو استاد دی ستاسو د ټولو مشر دی هغه چې کوم عقیده لیکل او ستاسو د ټولو کتابونو کې لیکل شوی هغه په جسد مثالی سره یو بل خوب او خیال والا جسم باغی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی نو په جسد مثالی بر خپل عقیده راکې په جسد عنصري بدر د خپل عقیده در کوم ان شاء الله ولز مخ کی بزو زبد خپل داوی د تانه جواب داو غواړم تا چې به حکم خپل عقیده راکړل زبد هغه جواب داو در کوم نمبر 2 دریم نمبر خبره زو په دې مناظره کې چون کې سنجیده مناظره ده نو زب امید ساتم چې په بوسو کې به وبنه بوس چې زمون کیر یم او زمو دالیم نه په دې باب کې زما عقیده ته غلطه وي صحیح عقیده په دې کې کم ده هغه به ما تراکه برحال دین مخ کې ز اول نمبر خپل داو پیش کوم بسم الله الرحمن الرحیم دعوا د اهل سنت والجماعت دا داوم زه هغه پیش کوم چې کله په دې مسله کې اختلاف راغی دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب نور الله مرقدو دارالعلوم دیوبند محتمم صاحب راغی ستاسو په مشرانو کې شیخ غلام الله خان صاحب نور الله مرقدو هغه کې نسل په اتفاق سره هغه عقیده ولیکل ځنن عقیده په دې امید باندې پیش کوم چې تاسو خپل مشرانو نن بغاوت ونه کوي په 24 کې تاسو مشرانو چې کوم عقیده په 1965 کې لیکل وجرن باغې دسخط وکړي 1962 کې زغه عقیده ویم اهل سنت والجماعت دعوت اهل سنت والجماعت علماء دیوبند وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام سنتے ہیں دنیائی وفات نہ رسدا نبی علیہ صلاۃ والسلام پر جسد اطہر دنیا والا جسم سرا پر برزخ قبر شریف کے تعلق درو سرا اگر ژوندې دی اور دغه حیات د وجه روزي مبارک د څوک راشي دغه درود سلام اوري دا ګوره در قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند محتمم دغه خطبات په خپل خطباتو کې غویر اغستی دي جلد نمبر 7 مولوی صاحب د صفحه نمبر 157 وفات کے بعد 187 وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ والسلام سنتے قاری طیب صاحب رحم الله غفی دسخط کړه دي قاضی نور محمد صاحب د اشاعت التوحید طرفنا شیخ غلام الله خان صاحب د اشاعت التوحید طرفنا مولانا محمد علی جالندری زموږ د علماء دیوبند طرفنا به دسخط ورکړي دي زنن په دغه امید دا پیش کوم چې خپل مشرانو نه بغاوت ونه کوي بغیر سره دسخط وکړي دا قدام نه منی قاری طیب صاحب چلو هغه پر دی غړي دا تاسو شیخ غلام الله خان صاحب ماهنامه تعلیم القرآن دا 1962 پولیس صفحه نمبر 25 دیم دغه نقل کړي وفات کے بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتال کما چې مار قاری طیب صاحب نه پیش لدم به نه دغه لیکل ټول دسخطونه بری بیا مولوی صاحب د دې عقیده حکم سره اس عقیده کې منکر اهل سنت والجماعت سے خارج گمراہ اور اعتقادی بدعتی ہے دام د ځان نه پیش کو دا تسکین صدور کې دارالعلوم دیوبند فتوا د هغه وخت مفتی چې کوم مفتی سید مهدی حسن فتواجات به بیا روسته پیش کوم ان شاء الله دا صفحه نمبر 50 باندې لیکي د دې عقیده منکر بدعتی اور خارج اهل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند مهر ورته لګیدل دیوبند والا ژونديري کپغه دروغ ویلي هغه به رد وکړي دریم نمبر امدقه ماهنامه تعلیم القرآن کې لیکلي دي بلکې قاری طیب سے بیان خطباتو کې چې کینات الله شاه گجراتی سے بزرگ په موقع نشته د اشاعت التوحید کاغه مونږ سره دا تسلیمول ټیک دا ورنه شیخ غلام الله خان صاحب دغه سیور سره قاضی نور محمد صاحب لیکلي دي چې مونږ برغنه براءت کو خپل سټیجونو ته نه راغواړو چې تاسو بچا بس روان دي دا هغه ورته صفه به بدغه باندې لیکلي قاری طیب سے په خطباتو کې نقل کړي دي چې کاغوی را سره نه منل دا ګوره دغه لګ ما تراک دا برکت ماهنامه تعلیم القرآن هم نقل کړي دم مولانا قاضی چون کہ اس موقع پر مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری بوجھ علالت راولپنڈی تشریف نہ لا سکے اس لیے اختر کی عرض کرنے پر اور مسودہ پیش کرنے پر مولانا قاضی نور محمد صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں حسب ذیل دستخط کر کے بند کو عنایت پر میں جس کا متن بلفظی حسب ذیل قاری طیب صاحب لکھ لی ہم مولانا قاضی نور محمد صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب اس کی पूरी कोशिश करेंगे कि सैयदना रसूलुल्लाह शाह साहिब भी इस तहरीर पर दस्तखत कराए जिस पर हमने दस्तखत किए। अगर मबदूद इस पर दस्तखत न करेंगे तो हम मसला हयातुन नबी में इस तहरीर की हद तक उनसे बरात का ऐलान करेंगे, नेज़ अपने जलसों में उनसे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर न करवाएंगे। अगर इस मसले में वो कोई मुनाजरा वगैरह करेंगे तो हम इस बारे में उनकी मदद नहीं देंगे। अगर तो मदद न वर्को कारी तोयब से बरे नूर मोहम्मद खतीब कला दीदार संग ला शेख गुलाम अल्लाह खान से बगवी वर्ता 1962 के उदा दम लिखली दीवाना बतालिब कुरान की। बहरहाल मा ताउस तो मुनीसिब दाक़ीदा ताउस तो दरकुम मुजकम्मा वली कला अवल नंबर ज ताउस ताक़ीदा दरकुम दाक़ीदा जमा सही द दस्तखत की जगह खत्म
دا عقیده زما غلط تر صحیح عقیده کومه دغه ما ترا کې زبې غواړم. نمبر 1. دویم نمبر زما عقیده کې تاسو وګورئ، اول نمبر ما تاسو ته لیکلي د وفات نه وروسته، وفات باندې زما سره اتفاق د شرایطو کې متأ شوی دی، دی وجه نه وفات به زیر باس نه راولي. کتاب هغه باس کې باقي آیتونه پیش کړه بس صرف خانه پوری کې وخت بڑا کې بس. دویم نمبر جسد اطهر جسد عنصری باقي کې زما استاد استعمال کړي بجد عنصری سره حیات دی. تولی کا په جسد عنصری سره کې حیات منی خو ولی کې نه منی په جسد عنصری سره په خپل قبر مبارک کې مړ لنه نعوذ بالله هیڅ قسم حیات ورته نه دی اصل څنګه تاسو عقیده پتری والا کانی بشانتی پروت دی جسد مثالی ته حیات حاصل لغه ولی کې. دریم نمبر برزخ قبر شریف میں موږ وضاحت کړل د سلورم نمبر حیات حاصل له زمون په نسبت باندې ورته حیات حاصل له ستا په نسبت ورته کې نه حاصل نو ولی کا. دویم نمبر موږ حکم لیکل دی، نو حکم کې موږ اول نمبر لیکل دي چې جسد عنصری سره حیات څوک نه مني دا غوي حکم دغه موږ لیکل دي. نو که څوک به جسد عنصری سره حیات مني دا غي ته سو حکم لګي هغه ولګو. نمبر 1. دویم نمبر څوک چې په جسد مثالی سره حیات نه مني څنګه تاسو عقیده دا غي ته سوي. دریم نمبر څوک چې په قبر کې مړ نه مني دا غوي بارک تاسو عقیده دا درې تنقیحات زما په حکم کې شو او مخکې زما هغه وضاحت شو. یو دویم نمبر مناسب شرایط هغه پیش کړل په تور د اصول و. نمبر 1 د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي ظاهري ژوند ختم شوه دی او په دنیا کې به مر راغله د موږ د دې منکر کافر غنو تسکین الصدور مستقل باب لیکل دی زمون ټول کتابونو 211 دغه رنګي لہذا دغه موضوع نه خارج خبرې څنګه چې شرایطو کې ته شوې ده. دویم د یو کتاب د مصنف عبارت مطلب به دغه عقیده نه خلاف غسل باطل او تاسو ټول مناظره کې دا شي کوي. د کتاب د مصنف عبارت برابر عقیده موافق غسل کیږي خلاف بنئ. دریم نمبر موضوع چون کې حیات النبی صلی الله علیه وسلم ته شوی د لحاظ دې مخروج شکست وي موږ ممنوع تاسو ممنوع. سلورم نمبر داو دلیل کې به مطابقت ضروری. داوم دار چې رسول الله په قبر مبارک کې مړلې داوم دار چې بجسد مثال سره پالای لین کې ژوندې دلیل به پاغیر اوړي بیزه آیاتونه احادیث هغه بنل ولای. سلورم نمبر د علماء دیوبند متفقه مسلکی ترجمان امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر صاحب نور الله عمر قدو دی. لہذا حیات النبی په باب کې چې شیخ سلی کلی د غزمون عقیده مسلک دی دغه خلاف چې چام سلی کلی تعبیرات بدل نه خلاف نو هغه به زمونږ خلاف حجت نه او دا غیره پردار دارالعلوم دیوبند تقریر تاسو ته وایم دلته لیکلي دی رائے گرامی محترم دارالعلوم دیوبند مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت بيوزوم اغلی کلی اس اور مولانا صفدر رحم اللہ نہ صرف اکابر علماء دیوبند کے علم نظریات اور عقائد کے حامل ہے بل ان کے ترجمان اور شارح بھی. اس لیے رد بدعت اور رد غیر مقلد سمیت تمام مختلف فی مسائل میں مولانا کے مکمل مدلل تحریر حرف آخر کی حیثیت رکھتے دارالعلوم دیوبند نے تفصیل لے دی وجہ هغه مسلکی ترجمان در ته مخې تکو چې باغی تم ځانته دیوبندی نسبت کې زم ځان تکو شاید چې بدغه باندې زموږ اتفاق راشي. د دې بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب تاسو د ثوابي د مناظره متعلق تذکره وکړه او زولي په دې موضوع باندې خبرې کول غواړم. زه تاسو خپل عذر در وړاندې کوم. وسوات کې زما سره د سلور استادو د علماو په دې باندې چې خبره جوړه شوې ده سلور 15 ځلې خو حق خبر درته کوم ملګری صرف تنگول کوي بحث نه کوي. ما وی د دې سړی سره بحث پکار دی چې بحث خو کوي کنه چې صرف دې سړی تنگي کله درته وای پلان کې لفافه راوړه کله وای سند راوړه او په خپل اکثر بیل شوی او زمانه د سند مطالبه کوي. نو دا غي له وجه مې زه خو د دې سړی سره مناظره کوم چې خلک خو یې مني مسلم یو د لانجه سره ختم شي. دا ما ته د خپل عذر وړاندې کوم. اوس هم زه دا ویل شم چې په دې میاشت کې ما سره تاسو د درې علماو رابطه شوی زموږ سره آیت النبی باسو ما ورته لک صبر وکي. دویمه خبره دا چې تاسو وی چې تاسو موقف دی د جسم مثالی زاغه درې تنقیحات خبره لبراش تاسو چې وسره د جسم عنصری د حیات قائل دی باره کې څه حکم لګي او زه ورستو تذکرہ کوم دا غینه بعد بد دی وضاحت په خپل مخه لراشي. دویم د جسم مثالی نه وسره منکری صفت و به لګي زب پتونه لګم زب صرف د علماء دیوبند عبارت په دې جواب باندې سناو هم قاضی زید حسین صاحب چې لیکلی دي چې الجاحد بالوجود المثالي ليس من اهل السنه بل فيه شوب من الاعتزال. قدرته معتبري وای خلای کنه معتبره پرېګ دی بل ز اصلي خبر ساسر د دې زنه شروع کوم مولانا صاحب تاسو وای موت اتفاقی دی خو ما مخکې په اعاده روح مناظره کې دا ویلو بیا یې مهم درته یاد ساتئ. دا زما سره تسکین الاسکیاد پدې کې ستاسو دا مشر لکی وہ منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے موت کا ابھی تک وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا جو کہ موت کا آدھا معنی ہے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے تو کہتے ابانت الروح عن الجسد. زدا ویم زدا ډیر زینو کې مطالبه وکړ سو مال جواب نه راکړي
تاسو وای دا معنی د مرګ کول چې روح د جسم نه وتلې ده دا معنی د جاهلیت ده دا نیمه معنی ده د مرګ نو زلم دا پتو صرف مال ده کنه ستا مشایخ لشته د کم مشر چې تا تذکره وکړه دغه مشر عبارت درته زوس خیم تاسو بس 212 صفحه ده د دې کتاب دا شیخ سرفراز صفدر صاحب دی په 212 صفحه کې د لیکلي دي قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے یو مشر دی وای دا معنی د جاهلیت د نیمه معنی د مرګ د دې د لاس استاد شاګردانو بیزه پتوی لګولي اغه د اعتدال نه خروج کړي زویم دا مشر وای د قران او حدیث نه دا معنی ثابت ده او بل مشر دی وای دا معنی د جاهلیت ده زم دا معنی صرف مال او زما مشر لدغه استاد مشر لشتا بل خبره کچرته ته چې دا خبره اتفاقی ده تاسو دغه مشر دی المسلک المنصور کی مولانا سرفراز صفدر صاحب سے لکھی اگر اس جسد اطہر سے روح مبارک کی مفارقت اور جدائی مانی جائے کہ دے جسد نہ روح مبارک مفارقت و جدائی مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں زندہ ہونا باطل ہو جاتا ہے نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کی جوندے منل باطل لی اولان دی لکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہ تسلیم کرنا یا کم از کم زندگی میں فرق ماننا باعث توہین ہے برے ولکل رود جسد نہ وتل منل کوس اول کې او په اخره کې وي وای دې سره دې جسد له حیات نه ثابتي او چې دې حیات دې جسد د حیات خبره دی ونه کړه نو د دې سره دا خبره باعث توهین ده نو ګوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دنه روح نه منل دا توهین دی د نبی صلی الله علیه وسلم دا زما سره کتاب د اکفار الملحدین دی باندې لاس کېده دیکھیں علامہ انور شاہ کشمیری سے لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے جو اس کی کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے وہ چسوک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین کئی اگر کافر دے دیو فرمائل روح دا جسم نوتل منل دا توہین دے زو استاد مشران عبارات خیمہ دا زمان سر دے خوشبو العقیدہ پری کی جنابانو دستا مشر سے لکھی روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اعلی علیین میں ہے یو مشر دیوی روح د جسم نہ وتل منل توہین دے اغبل ہوئی چی دا توہین چی چاو کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر دے آیا دا فتوہ دی مشر تراجے کے کنا دا صرف مال دی ذات لی بلا خبر زدا کوم دا ګور دا خوشبو العقیدہ دا پری کی بلا یو تنقیم کولې شم خاغه بیا وکړو اوس تا ته هم ګور جی دا زما سره خوشبو العقیدہ صفحہ نمبر 147 کی دے لکھی وہی درے حیاتون دی یو دا دنیا یو دا برزخ یو دا آخرت عالمی دنیا میں حیات ادخال الروح فی الجسد وہی جنابانو دا دنیا حیات دا دے چی روح پا جسد کی دانا نہیں بیا وہی عالمی دنیا میں موت اخراج الروح عن الجسد آیا دا معنی دا جاہلیت دا کنا دا بل عالم برزخ میں حیات تعلق الروح بالجسد او باجزاء الجسد دا دی عبارت ندا معلوم شو چی روح پا جسم کی دانا منل دا دنیاوی جوان دے اوس دا زده ځان نه یو د دې مشر نه رااله ویم دا تاسو دا بل کتاب دی کتاب نوم دی فتاوا فریدیه د مفتی فرید صاحب دی کې لیکي انبیاء علیہ السلام په قبرونو کې یو ځل وفات کېدون پس په دنیوي ژوند سره ژوند دي د دنیوي ژوند تفسیر یعنی دا غیر روحونه په بدنونو کې داخل دي یعنی روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی اوس دی خو ګور جناب دا تاسو مشر دی تسکین الاتقیا والا محمود علم صفدر اکاڑوی صاحب سے لکھی اب جب انبیاء علیہ السلام کی روح موت کے وقت نکلی دا کتاب تسکین الاسکیاء کے لکھلی دا معنی دا جاہلیت دا دلتوی دا مرگ وقت کی روح اوتو بیا سے لکھی پھر جب قبر میں لوٹائی گئی تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا وہی چکلا قبر کی دا روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس شو دوبارہ نہ واپس کی سے لکھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ نہیں نکلی بیا پدی بلا صفحہ کی لکھی 164 صفحہ کی وہی جنابانو دوسری مرتبہ روح نکالی جاتی انبیاء علیہ السلام کی نہیں نکالی جاتی دا زما سره بل کتاب دے مناظرے مباحثے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے لکھی لیکن پیغمبر جو ہے ان کے طرف جب روح لوٹائی گئی تو پھر وہ واپس نہیں جائیں گے وہی دی روحوں پر جسموں کی دنہ نہ دی 320 کی صفحہ کی لکھی بریلوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم کے اندر نہیں بدن کے باہر ہے وہی بریلیان وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح پر جسم کی دنہ نہ دے باہر دے وہی منگ وایو کہ روح مبارک بدن کے اندر ہے جس طرح دنیا میں ہماری روح ہمارے بدن کے اندر ہوا کرتی دیکھ داوی جنابانو چی سنگ پا دنیا کی روح زمان
او د عام خلقو په جسمونو کې دنه د قشان د نبی دی کته چرته دا نور سوق دی دا تسکین الصدور د مولانا سرفراز صفدر صاحب دی دی کې لیکي کہ قبر اور برزخ میں مومنین اور کفار سب کی طرف ارواح لوٹا دی جاتی ہے تو حضرات انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے اس لیے قبور میں ان کی حیات رد ارواح کے طور پر ہوگی اور قبروں کی بدلی حیات پر طریقے دا رد ارواح سره او دا جنابانو دا استاسو بل مشر دے مفتی محمود رحمہ اللہ دے سے لکھی 352 سبق لکھی وہ جنابانو ایک شخص کا عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں اس طرح حیات ہے کہ اس کے جسم میں روح مبارک موجود ہے دوسری شخص کا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں اس طرح حیات ہے کہ جسم مبارک میں روح موجود نہیں جواب لی کہ پہلے شخص کی بات صحیح ہے دا ولنی کس خبر صحیح دا یعنی روح پر جسم کی دنن منل دا خبر صحیح دا اس جنابانو دا خبر ساسو ته چې دی ما در وړاندې کړه چې ستا اصلي موقف دا دی اوس واخله زما د مشر علامہ خضر حیات بکروی صاحب کتاب ہمارا جواب دعوی یہ ہے کہ کوئی میت اپنی زمینی قبر میں بائمانہ عادتاً زندہ نہیں ہوتا عادتاً زندہ نہیں ہوتا کہ اس کی روح جسد عنصری کے اندر لوٹ آئی ہو یا روح کا تعلق تصرف بدن عنصری کے ساتھ قائم ہو چکا ہو جس کی وجہ سے بدن عنصری میں حیاتی دنیاویہ حسیہ حقیقیہ پیدا ہو چکی ہو لاندی لکھے گورے جناب یاد رہے کہ اختلاف نفس حیات میں نہیں اور نئی جماعت شاطید و سنہ والا نفس حیات کے منکر ہے بیالان دلی کی بعض کتابوں کی دا تعلق تذکرہ دا جواب کے لیے کہ آپ نے بجا فرمایا لیکن آپ ہمارے بات سمجھ نہیں سکے ہم نے تعلق تصرف کی نفی کی ہے نہ کہ مطلق تعلق کی دامی در تددین پیش کردہ علامہ خضر صاحب دیم حوالہ در کم دا زما سر کتاب دے مسالک العلماء فی حیات الانبیاء دا دغا قاضی شمس الدین سے جیسے لکھی گورا ہمارا موقف حیات انبیاء علیہ السلام سے نو کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاحیان ولکن لا تشعرون فرمان خداوند کی تفسیر میں شہداء کے متعلق بیان فرمائی ہے مگر حقیقت میں حیات شہداء سے بدتر بالا تر افضل و اکمل ہے مستقر ارواح انبیاء علیہ العلیین میں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کلام میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلی قیامت سے پہلے نفخ ارواح پہ الابدان نہ انبیاء کے لیے ہونا ہے نہ شہداء کے لیے نہ اولیاء کے لیے دا زمانگا موقف شو دا زمان سربل کتاب دے البرہان الجلی دا جنابانو دا شیخ عارف صاحب دا وہ ہر فرد بشر بشمول انبیاء علیہ السلام پر ورود موت بر حق ہے کہ ان کی ارواح نکالی جاتی ہے اور پھر قیامت سے پہلے عادتاً بدن کی طرف نہیں لوٹائی جائے اور ان پر موت کا اطلاق اجماعاً درست ہے اگرچہ یہ حیات برزخی ثابت ہے جنابانو مفتی فرید سے وہ فرمائل روح پا جسم کی دنن منل دا دنیاوی جوند ہے او جنابانو ستاسو بل مشر مولانا حسن سے داولی کل چې روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی روح په جسم کې دننه نه منل دا برزخي ژوند دی اوس زه به دا وایم زه د برزخي ژوند قایل یم ته د دنیوي ژوند قایل ان شاء الله مخکې به بیا ځو بسم الله الرحمن الرحیم وحدان صاحب اولنې ټرن وو کاش په دغه ټرن کې د خپل عقیده پیش کړی وي څنګه چې په خپل درسونو کتابونو کې وای ما ته جواب دوا اگر راکړه خو یقین وکړه اصل موضوع طرف ته چې کوم حیات النبی دغه په خوا باندې امرانه غیر سره مور نه تاسو کړه چې زمون په 15 کې مناظره شو بغي ولې نه ودرېږي متدي عذر ته وګورو دومره جيب استادو 15 مولایانو ما ته کال کړو چې مناظره وکړه ونی چې استادو روزانه ما ته 2-3 مولایان د کسوک د کنزلو د پاره کې سوک د بحث د پاره کې نو د غیر وجه نه بز خپل عقیده پرېږدم کتا ته سلور مولایانو کال کړو چې مناظره وکړه ته زما حق عقیده کوم چې مجتبی امیر سے ور سره په دسخط کړه چې په قائم یعنی د خلکو د چیلنج د وجه نه تر 2015 ولا عقیده پرې خور دلته ولا عقیده ولي کړه دا مجبه خبره ده دویم نمبر مناسب ټیم په سره کو په کاردار چې عقیده پلان کې دالي کلی پلان کې دالي یقین وکړه دغه عمر دجل به يهود او نصارا نه کې صبر تاسو کو په کتابونو کې مسمرو د یو نه د مرګ معنی راوغه سره بل نه د حیات معنی مثال په تور دا ګوره وي تسکین ونسکیه لیکلي هغه پورا ونه ویلا تذکر نسکیہ تو گوری منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے موت کا ابھی تک وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا جو کہ موت کا آدھا معنی ہے اگر دا نوی چې مرګ دا معنی نه دا غوي دا مرګ نیمه معنی دا مخکې قرآنی ایتونه حدیثی نقل کړي دا مرګ 100 معنی راځي تفصیل نقل کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے تو کہتے بان ترهل دا مخکې مو ہے کنه ته بستر ګړون شوی مخکې الفاظ نه درځي دا عمر د جنس عبارت پوره وای هغه مخکې بس ایتونه حدیث دا مرګ معنی درته بیان مرګ په کومه معنی سره راځي په یوه معنی سره نه دویم
د شیخ صفدر صاحب مسلک المنصور راوغستو رغیب تقابل کې رغیب د ذات کې دجل تو ګور ان لله و انا الیه راجعون دا خپل عوام خپل درسونه کې څومره دروغ وي التر مرګ معنا راوغست دلته حیات معنا راوغستا د مفتی کې بیت الله صاحب عبارت نقل کړی دی بریلیانو هغه اعتراض چې رسول الله صلی روح مبارک میلادون مجالس ترازی نو مفتی کې بیت الله صاحب لیکلی دي چې رسول الله صلی الله خپل قبر کې حیات ته روح به جسد پرېږ دی راځي به هغه مراله دلته در نقل کړي کوم چې د دجل کو پرې خو چې هغه به جسد پرېږ دی راځي به نو که په دې صورت کې خدا توهین د تو یہ صورت علاوه اس کی بے ثبوت باعث توهین ہے اگر مرګ معنا نه بیان الله تعالی در ته عقل در کې والله تعالی در ته فهم در کې دواړه سوي دام نه مرګ الله بند دروغ ولي وي هغه خو د حیات روستره مرګ د روح د جسد سره تعلق دی راغی د مرګ د تعریف سره تعلق شو دریم نمبر اگر اس جسد اثر سے روح مبارک کی مفارقت اور جدائی مانی جائے تو آپ کا قبر میں زندہ ہونا باطل ہو جاتا ہے یو خدا مفتی کی بیت الله سے عبارت نقل کړي خپل نه دویم نمبر اگر حیات په وخت کې یعنی یو خو مرګ د دنیا کې راغی روح د جسم نه په هر صورت کې راشه کیفیت اختلاف هغه خپل ځبانه مرګ په دنیا کې راغی هغه قطیر شیخ هم باب لګول ټول بابونه لګولي یقین ول کې په دې مناظره کې صرف د جلون وضاحت کوم چې په کتابونو دروغ وي ټول مناظره به ختمه شي قسم نه مناظره به سر ته ورسې دلیل به پاتې شي خو یو کتاب پر پلان کې دا لیکل او کشمیری حواله خوشبو والا عقیده صرف خپل ټیم پر خپل عقیده د پیش کولو به ان شاء الله قیامت کې صبح تک ته توفیق نه ملوي پنځبریانو کارم داري قسم نه کې پنځبریانو په کوم ورځ خپل عقیده پیش لا کول زدي مذهبي مرګ دی خو زیاده لکه کوم نه ان شاء الله بیا وای پراو پر دې کې لیکل چې دوی حیات نو دنیوي حیات خو موږ ته بار بار وضاحتونه کړی بیا هم درته مجتبی امیر صاحب تم کړیو چې دنیوي کم جسم مبارک دی په دغه جسد سره حیات ته حواله به درته پرسته پیش کوم دنیوي ژوند ختم شوه دی دویم ژوند چې په مرګ سره پیش کیږي دویم مرګ چې مرګ نه وروسته شروع کیږي برزخی حیات هغه شروع دی هغه سره د روح او جسم د یو بل سره تعلق دی دا ستایو مولا په دې وخت کې دی ډېر لوی دجل نه کار اغستره یاره موږ خو نه یو منکر دی خپل صفایان هم کړی دي خپل صفایان جهاد د دنیوي په دې معنی سره ټیک دی کم چې دی وای الته زمونږ مولایانو ته خپل تسبیح کوي شیخ طیب صاحب د خط دی الته دا دروغ وای زمونږ مخ ته راشي به الټه خبره شروع کی ظالمانو صحایا شته در بګی نشته دریم نمبر دا غینه مخ کې چې دیوسی وای خالد محمود صاحب رحم الله لیکل چې روح لوټای جاتی ہے د دې ماته ته په یاد روح کې وضاحت کړو چې د روح د واپسې څه مطلب دی ګور هغه مناظره یو ځل زموږ ته 4 غنټې شوې دلته بیا مراوړه التم بار بار د تداویلی د کتابونو پیش کړي چې روح واپس شوې ده د اعاده شوې ده یعنی تعلق قائم شوې ده جمهور زموږ مسلک دغه بار بار هم درته ویلي هغه خبره ته زیری واس مراوله بیا د دین مخ کې دی وای تسکین کې لیکل چې قبرونو کې روح پرد دی ارواح سره دی خو مونږ ته بیا د روح کې وضاحتونه کړي ته بیا سره زموږ ته په حیات النبی مناظره ده پرد دی روح په مرګ روح په دې زونه نه دي تا خو خپل شرایطونه غته تخت اختیار لاله خپل شرایط د مخ کې ویل په مرګ کې اختلاف نشته لري تا باندې دومره غورز باندې سترګې پټې وي چې ته موږ شرایط درولې کړو ته په پټو سترګو د سخت وکړو الته به دی ویلو چې په دې مې د سخت یقین وکنن ته په اولنی ټرن کې خپل شکست تسلیم کو موږ سره ویلو چې شرایطونه هغه وتل خروج چې شرایط اتفاقی لري د دینه وتل د خروج نن په اولنی ټرن کې تر شرایطونه وتختيري دویم نمبر دی وی خزر حیات ګوره ما دا ورکړه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي مر نرستا په جسد انصاری سره په خپل قبر مبارک کې حیات ته د سویلا د پړپړې ته وګوره یقین مو چې خپل او بنه بوګی نیمه غنټه کوي لیکل نه سو مشوره وي ہمارا جواب دا وي کہ کوئی میت اپنی زمین الگ کوئی میت کی زمانہ استاباس نے حیات النبی صلی الله علیه وسلم کے واسطے تو ولی تخدیر موضوع راشه ظالم بچي په موضوع باندې زما سره وګیږي بیا وی عادتن زنه نه یوته کس کې روز دې انصاری کې اندر لوټای پتن لګي د عادت خرق عادت دې د دام پتن نشي د دنیا کې او برزخ کې د الله او تصرف نه کوي تصرفات برزخی مونږ منو تصرفات دنیوي نه منو ته تصرفات برزخی او دنیا کې فرق کول شي کنه شي کول دریم نمبر دې ماته ته د مرګ منکری دا اول استل علمي دلی کی رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے نہ جسد انصاری ما روح کی رسالت اور نبوت صرف در روح صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد ادھار په مدینه منور کی دفن دا نبی نه در پنځ بیرانو پرس دا ردیو دا عقیده مسلم کی د پدیو دا شرمی کی راخلی هم سوکرا علی خضر حیات د وز دور بچی دی راواله دی نیلوی راواله دی قاضی شمس الدین په کتابونو چې دروغ وي او دا په مخ کې سوی دای د نیلوی صبر رسائل دی وی صفحہ نمبر 99 باندې ردی جلد نمبر 1 دی دوی نبوت در دوی معلوم ہوا کہ در حقیقت نبوت روح کی صفت ہے روح مال جسدی کی نہیں دا نبی چې دی دا روح دی جسد نه دی بیا وی نبوت در اصل روح کی صفت ہے روح مال جسدی کی نہیں دا جسد د سره شریک نه دی او بیا سوی نیلوی سے پخپل وی پر روح باندې سره مرګ ناراضی
نبی چې د دې په نسبت دی هغه روح دی انسان هغه روح دی جسد نه او پاغي باندې سره مرګ ناراضي نه لوي په خپل کتاب کې لیکي د مرګ منکر زې مګ ته خپل مسلک درته نه معلوم دلته راغلی بهرحال ما د مولوی صاحب نه وضاحت کړو مولوی صاحب دا دینه جواب دا ورکړل نه خپل عقیده په تستاج کوم جسد مثالی سره دی د دې عقیده دا رسته څه پیش کو روح د جسد عنصری نه اوته جسد مثالی ورته بل الله بل ور کو څه جسد مثالی د کافر او د مشکو د جنتی او برزخی خټه نه جوړ شوی دی التباغي سره ژوند دی جسد عنصری مړ دی دا او دومره پوری گستاخی کینی دی حق کی وای صفحہ نمبر 313 جلد 1 اس جسد عنصری کی عوض میں برزخ میں ان سے بہتر اجساد ان ارواح کو عطا ہوتی ہے جن میں قیامت بپا ہونے تک انا للہ و انا الیہ راجعون دا سنت اجماعی عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اتر سره چې مخاوره مزه شوی د عرش او کرسی نه غوړه ده دی وای د رسول الله د جسد نه غیته بل غوړه جسد ورکول پنځبیرانو توبه واسي بني ځوان دا په کومه عقیده باندې روا دي بهرحال د دین زمخ کیسم ما ورنه غوښتي و مولوی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي وفات نه رستا په عالم برزخ کې په خپل قبر مبارک کې په جسد عنصری سره حیات ته وای په خپل قبر کې مړ لګي څه قسم حیات نه حاصل جسم ملائکه او سره ته حیات حاصل کم چې ما کړی نه په جواب دا و باندې را ظالم جواب دا خو داوی جوابي تا ته مفتی توصیف سے مخ کې پیغور درکړو تا دې عبرت نه حاصل کړي چې جواب دا و عقیده نه پیژني دا و نه پیژني ما دا ور کړو زما دا ور جواب دا ورکا جواب داوا در داوی جواب کوم چې ما دا ودر کړی دغه جواب دا ورکا خو دې کوم مزه ما درته کوم او ټک پټک مې درته وم ویل او کاش به دې سمجھ کې را نغله بهرحال د دین مخ کې زمزه دلایل تر ته ما ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک کې حیات ته دا اول نمبر ته سره قرآن مجید آیات دی قرآن مجید پارا نمبر 2 صفحہ نمبر 100 آیات نمبر 154 پدې کې الله رب ذل جلال فرمایي ولا تقولوا او تاسو مو ویل من غچاته یقتلوا چې قتل شي فی سبیل الله په لار د الله کې سورته مو اموات مړه بل احیاء بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي پجبریان تر اوسه پورې حی نه پیژني د حجر شجر کانی والا حیات راوغلی په انسان ور پټ کې پتري جوړ د پنجابیان وي دا خلک دي د انسان د پاره د حیات دوه معنی دي یا غروب په جسد کې دنه یا درود جسم سره تعلق دغه ته وي په پوره دنیا کې د نبی د پاره د انسان د پاره د حی نه دینه لو بل معنا نن ز چیلنج کوم بجویران تر دین الله بل وخای د نیلوی څخه خپل خود سختره امت مسلمه په خلاف باندې جوړ کړ بل احیاء بلکې ژوند دي ولکه لا تشورون دا آیت نمبر 1 دویم آیت پیش کوم به استدلال وضاحت تر اعظم دویم نمبر مولوی صاحب سلورم سپار کې الله رب ذل جلال فرمایي ولا تحسبن الذين الک عقیده سے ګمان مکوې پاکستان باندې قتلوا چې قتل شوی دي په سبیل الله بل الله کې سو اموات چې عمر دي بل احیاء بلکې ژوند دي پجبریانو زینونو کې بیا مشکال راتلو د الله قران منلو ته دیانو الله ژوند دې ژوند دې خو رزق ورته ملوي نو الله فرمای عند ربي مرزقون رزق ورته الله تر طرف نه ملوي چې په مشکال کې مغرزيږي ګوره په دې آیات کې ژوند هغه چاته ویل شوی دی په چا باندې چې فعل قتل وارد شوی دی او فعل د قتل نه خو په جسدي مثالی وردیږي نه پرو باندې وردیږي هغه په جسم منصوري وردیږي نو په چا باندې چې فعل قتل وارد شوی دی ام دقه ژوند دی او دا زره ځان نه دا معرفت القرآن د مولا کاندلوی دارالعلوم دیوبند شیخ تفسیر د ځان تفسیر د خزیر آیات مزر آیات دل نه پیش کوم دارالعلوم دیوبند شیخ تفسیر پیش کوم دلی کې مؤلف القرآن جلد صفحہ نمبر 224 وہ جمهور علماء کا مسلک ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے اس لیے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے اور یہی ظاہر آیات کا مفہوم ہے اس لیے کہ سیاق آیات شہداء کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے اور حیات روحانی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تو عام مسلمین بلکہ کفار کو بھی حاصل ہے دامدر تراغی پر تفسیر کے مسلم علماء دیوبند تو مزید ہم پیش کو انشاءاللہ وہ مطالبہ کو مجھ خپل عقیدہ مرا کے جواب داورا کے بوزو کی وبم بوزا ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول اول ته د جسدي مثالی دا گزارونه بار بار کې د جسدي مثالی متعلق زما دا تذکره واخله وسپورا دا خبره وره چې به بار بار نه کې دا کتاب مونږ لیکل د شاتیانو عقیده دی باندې ما د 605 علماء د اشاعتنا تقریز او دسختونه اخیستي د هر عالم نه پدې ما دسخت اخیستلې دي کې مونږ سلی کلی د جسم مثالی متعلق تذکره واوره په دې مقام کې چې جسم مثالی زمونږ د کابرینو په کتابونو کې راځي نو دا د تطبیق د نصوص د پاره راځي او د بعض اعتراضات د دفع د پاره دا به وګوري یو دا وګوره دی خو جناب دا زما سره دی ندای حق دا خبره چې دی یوازې زما د خلینو نه راوځي و اشکال کا حل اشکال کی کئی حل پیش کی گئی ہے لیکن بیشتر توجیحات دل کو مطمئن نہیں کہہ سکتے
محققین علماء اور صوفیان نے بھی اسی ترجیح دی ہے. اعلان دی کہ اس طرح انبیاء اور بعضی کاملین کی ارواح وفات کے بعد برزخ میں مثال اور برزخی اجسام کے ذریعے حرکت اور نماز کرتی ہے. دای لیکلی د اشکال سوما عقیده ویم لګیا یم د الله بنده دا بدر تنره زده علماء دیوبند کتابونو د انبار نه پیش کوم او ان شاء الله یو سترګه به جاړي مله به خان دي دا ګوره تاسو طریقې د دلالت النصر وی کنه تاوی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره پاغ مخ کی مناظره کې ویلیو چې د دې آیت کریمه په طریقې د دلالت النصر ثابت ته حیات او زمای ته وکیل کنه زما په دې خبره ولې کنه خاموش کینه اوس وکیل لګ وګور د کې د صبر دی وی دعوه دی وی جواب دعوه دی را نه کړه الله بنده پاغي مې د پسر لیکلیو خو تا هم مسلک المنصور ته قتل نه شو وای خضر حیات صاحب داسې دویم حواله مې د قاضي شمس الدین صاحب د کتاب نه درکړې وا لیکن د آیات ساته د جسدی مثالی متعلق دا کوم خبره چې وکړه د آیات ساته دا وګوره دا زما سره دی سوق دی مجموعه الفتاوی د عبد الحی صاحب دې سلیکي وای اما ارواح الانبیاء علیه السلام فتخرج من جسدهم وتصير مثل صورتها من المسك والكافور. دا جنابانو دا صرف د نیلوی سے عقیده نه ده نیلوی سے لټاپی مساته د استاد مشرانو موقف دی دا لک صبر وکړه نه دا زما سره روح المانی ده په دې روح المانی کې جنابانو د سلی کې واما جسد مثالی تعلقت به روح صلی الله علیه وسلم جسم مثالی دا غي د روح سره تعلق دی دا زما استاد وړو مشر دی فتوا شیخ نیلوی له مساته دا زما سره تفسیری مظهری دی په دې کې مې لیکي قلت وما ذكر في ارواح الانبياء انها تصير في مثل صورتها المسك الكافور يعني ان لها اجسادا كاجساد الانسان وعبرها بالمسك لتطيب ريحها وعبر المجدد عن تلك الاجساد بالجسم الموهوب وذلك يكون للانبياء. دا موقف دا چا دی دا د دې مشرانو دی د دې سره شرح الصدور راکو مالو بزرګانو ماشاءالله سید مراد 238 صفحه کی فديكم ذلك لغورا وارواح الانبياء تخرج من جسدها ويصير مثل جسدها مثل المسك والكافور. دقه عبارت می درته د سلور علماو نه پیش کو اول می درته وی جنابانو زما موقف سده پدې باندې تراتل نه شي دویم دی دا وی جنابانو کتاب دی دا وکی جواب دا وکی لیکلی کوئی میت ولی پدې کوئی کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی کرانه کنه دا تا پدې وګونو باندې ونه لګیدو بیا وی جنابانو دا جسد د دینه غره نه د اشکالاتو د حل د لپاره خبره شوې ده او بیا جنابانو تفسیر مظهری کې اغي سو فرمایل چې د دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د تعظیم او د تکریم د لپاره ورلا دا اوسه بیان کړل کوي یو ځل می عبارت درته بیان کو بیا دی وی جواب داونه پیژنې ما درته وی الحمدلله د خپل مشر د شیخ سرفراز صفدر اصلي موقف نشي پیش کوله هغه می درته مخې ته کو یو کتاب می درته خو دا وګوره حیات انبیاء درته یادوم حیات انبیاء کی روح په جسم کې دننه منی دا سوق د فواید صفدریه وی ہم انبیاء کی حیات کے قائل سنگا کس حیات کے قائل مرنے کے بعد قبر میں اعادت الروح کے ساتھ حیات کی عطا کی جاتی ہے تد اعادت روح نہ سمرا تعلق دا کم پر پڑا د چکل د تعلق نہ حیات علی د حیات نہ تعلق اخلي دا ګوره دا زما سره استابل کتاب د دې خو ګورای دا مقام حیات د استاد تعلق نہ کم تعلق مراد دی دی خو ګورا دی کې دی لکی وی 327 صفحہ کے لکھی جنابانو وہی روح و بدن میں ویسا قوی تعلق قائم ہو گیا جو اس دنیا میں تھا پر دنیا کی روح جسم کی دننو کا بہرو کم قسم تعلق ہو اللہ بنی آدمان حالت دی یو سویدل تجرات بل سے شروع کری دی دا مشرانو پا کتابون کی دی یو خبر دا استا خبر بل شاندا بل ما تاتوی دا مناظره مباحثه کی دی ڈاکٹر خالد محمود سے وی مونگ وی چی روح پا جسم کی دنن دے زم دا زما موقف ندے دا موقف غلط تے وسی دل دا دلائلو نا غلط ثابتم او زد دی دلائلو پرانا کی دا خبر ثابتم چی دا حیات دنیاوی دے کم چې تاسو منې استا مشرانو منلې مخکې مونږ تاسو د حیات دنیوي قایلې د دې نه ته چې دی ځانو باسي او دې له نشي راتلې ته زه تعلق یادوم ولې استاد مشر چې دنیا ولا تعلق یادای کته زه چې تعلق یادوم دا مشر چې تسکین الصدور کې دی روح په جسم کې دخول مني په فواید صفدریه کې دخول مني دا مفتی محمودی پر روح په جسم کې دخول مني او دا چې تسکین الصدور کی سادہ مشر روح په جسم کی دخول منی مفتی فرید دی روح په جسم کی دخول منی محمود علم صفدر کاړوی دی روح په جسم کی دخول منی او ته چې نن ځان د خلاصولو د پاره د تعلق تا پی یادې د آیات ساته دا ګوره دارت هدایت الحیران
دی هدایت الحیران کې دا ستاسو مشر لیکلی دي صفحه نمبر 288 کې سلی کې 244 کې لیکي وای دا تعلق چې ده بعضی شارحین حدیث نے بعضی حدیثوں میں تطبیق کی سلسلے میں تعلق روح جسد عنصری کا مختلف عنوان سے ذکر کیا ہے وای دا چې ده د تطبیق د نصوص د پاره منل دي دله خو ته ناراض نه دي مخکې مناظره کې د دې جواب کړل نه وس کول شي نه انده کې کول شي زما موقف سره ما درته وی ګوره جواب د امید درکړه چې ستا مشران روح په جسم کې دننه مني زرو په جسم کې دننه نه منم د دینه سوا جواب دعوه نه بیا دې مفتی توصیف صاحب چې داسې وي مفتی توصیف صاحب داسې وي مفتی توصیف صاحب دغه باره کې بنوره تذکرہ نه کوم خودم درته مفتی توصیف صاحب ال تر غلو او ما ته وی چې د غصې په ټیم کې سړی هر څه یو بلته وي دا به کې راځي او کدي سي تاو پیر ګوهر یو بلته څه ویلو تاو پیر ګوهر یو بلته څه ویلو هغه تا د چې د معتزلی او خارجي درته ویلې د ساجد نقشبندي سره ټلیفون باندې خبرې شې ما سره موجود دي تاسو ته خارجيان ویلې دي اوس ما درته وی چې زمونږ جواب دعوه دا ستا مشران روح جسم کې دننه مني مونږ روح په جسم کې دننه نه دي او اوس دا وایم زمونږ عقیده بیا دا مونږ وی چې په هر انسان مرګ راځي دا ته مني خو مرګ د بصورت د خروج روح سره دې کې تاسو وی چې لکه داسې ویلي زه ستاسو دا وایم دی وی دا معنا کول چې روح جسم نه وځي دا د جاهلیت معنا ده بیا خو ډیر په تیزی باندې دی ولګیرونه میرونه ورکړل خدا په دې باندې نه برابرۍ دی وی دا معنا د جاهلیت ده زم ستا مشر به جاهل د جاهلیت د زمانه سړی ګرځيږي کنه بیا دې دا وی چې په دې کې چې دینو دا خو د مفتی کې بیت الله سے موقف ده نو دا زما سره سماع الموت واخله دغه جواب دلم در کوم په سماع الموت کې استاد مشر سوی وای جنابانو یو شی چې غ ذکر کول وای جنابانو اس سے استدلال اور احتجاج کرنا اس حقیقتا اس کی تصحیح ہے یو شی دی ذکر کو بیا دی ور باندې رد ونکو دا خبرې دلته ذکر کړي دا دغه حقیقتا تصحیح ده او دا ځان له احتجاج او استدلال ده دا استاد مشر دا خپل کتاب کې ذکر کړي بل زدا خبره کوم دی وی روح د جسم نه وتل منل روح د جسم نه وتل منل وای دا د دې جسد نه حیات نه انکار ده او د جسد د حیات نه انکار وای دا توهین ده ولی په دې باندې ته پوه نشوي کتب دې باندې وخاندې ستړي علماء زما خو راغلي ما ته مولانا صاحب ورس بیا موږ ته دې پته لګي چې حضرات په سمره وبو کی خبره ده چې روح د جسم نه وتل منل روح د جسم نه وتل منل دا جنابانو غوي دا د جسم د حیات نه انکار د جسم د حیات نه انکار وای جنابانو دا څه شی دی دا توهین دی او بیا مې ته چانو شاه کشمیری سے وای چې د نبی صلی الله علیه وسلم توهین کول دا کفر دی دا استاد مشر کړي دی چا دی کتاب والا محمد حسن سے دا ټاکلی چې د ماته ته مخ کې ویلو چې دا د سیټ ټکه چې خرابې دي اوس بل خبره دا کوم دا ولنې آیت کریمه وی لا تقول من يقتل في سبيل الله اموات دا غینه چې تاسو ځان استدلالات کول صبر زړه ته اوس دا غینه مخ کې څو خبرې در کوم غوږ کې ده مخ کې نه چې د غم در لکو چې علاج دی وشي دا علم الکلام د شیخ ادریس کاندهلوی غوږ کې دی پدې کې شیخ ادریس کاندهلوی تفسیر دی راوچت کړو دیسلی کی قرآن کریم میں شہداء کو زندہ کہا گیا ہے حالانکہ بدن ان کا مردہ ہے قرآن کریم کی شہید تو میت ویلے شوی دے حالانکہ بدن یہ مرد ہے دا گورا دستا بل مشر دے گورا تحقیق المتین دے پدې کې سلی کی اب اس جسم عنصری کو مرد گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے اے اللہ بندہ دل تو شیخ ادریس کاندهلوی اسمان شیخ ادریس کاندهلوی زمنګ مفسر زمنګ مشر لک صبر وکړه لک صبر کوئی سکړنی ساری گئی دا ګور دا پدې کتاب کې ولیکل دا دنیوي جون دا دنیوي بدن چې دا مرده مړ دی پدې کې استاد مشر ولیکل څوک چې دی جسم د شهید ته میت وای دا ګناي کبیره ده دی وای استاد مشر شیخ ادریس کاندهلوی سے ګناي کبیره کړی دا ستا کشر مولا وای یو خبره دا شو دیم دا عجیبه 40 دی دا د چا د شیخ قاسم نانوتوی سے دی کې لیکي 164 صفحه کې بدن سے زندہ نہیں شہید دی جسد سر ژوندے نہ دے اس بدن کے حساب سے تو مردہ ہے ہاں جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے دلته استاد مشر دا ټاپه په ولګوا چې د ګناي کبیره کړي دا او پدې کې سوې جنابانو پدې صفحه کې د اخیری حواله هم بس بیا وای ان شاء الله تاسو له ټیم درو پدې کتاب کې سوې پدې کې لیکي وای دغه حدیث د مسلم اخستل او بیا د شهید د جسد نه د حیات نه انکار کول رافضیو کا طریقہ ہے دی وای دا ګوره دا مولانا محمد نور محمد تونسی دی سوی صفحه درته خایو صفحه نمبر 49 کې لیکي وای دا د رافضیانو کار دی د پنی شیخ قاسم نانوتوی سے رافضی دی اوس مې وی یو ځل لګ مخ کې بیا وای دیم دا
چې دا شیخ ادریس کندهلوی دیم د جسد نه میتوالی قائل د پنځ دار حافظی دی زم دا فتوی ستا مشران لګولي علماء دیوبند یو مقصد کې تاسو دی بل اخلي دا زما سره ګوره بل کتاب دی عالم برزخ باندې رساله محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب سے دې څه فرمایي ګوره پدې کې دې فرمایي وای جنابانو گویا شهدا کو تو بدن بھی اس عالم کا دیا جاتا ہے شہید دفارے جسم مثالی منو پسبا نمبر 12 کی ویلی پسبا نمبر 11 کی ویلی اور یہ ارواح طیبہ اپنی ان برزخی اجسام کے ساتھ ان میں بصیرہ کریں گے دے وای جنابانو دی دفارے جسم مثالی دے تحقیق المتین دا یو حواله ویم بس وحدان صاحب دوه تر نو والا خو تر اوسه پورې یقین وک الله گواده د ناظرین بګوري چې تر سره موضوع ته ناراضي بس صرف هغه سیبیانو غونته کې بریلیانو سره زموږ مناظره او اشتهارات تر پیدا کړو دیم ټول قصه باغی بوتله ما ورنه تاسو کو چې تجسد نبی نه غني ځانه دغه شپېلې کو لکه چې دا ورېدل نه لکه د څومره توهین عقیده ده ما ورنه تاسو کو چې ته التما عبادت پیش کو دا به وګوره رسالت اور نبوت دراصل روح کی صفت نہ جسد عنصری مار روح کے اور موت کا روح کے ساتھ کچھ تعلق نہیں یعنی روح نہیں مرتی تخو نبی سره جسم منی نه روح منی او روح باندې مر راځي را ستاپنځ د نبی د پر سره مرګ ستنه تر خپل مسلک مطابق خپل اصول برانه کافر نه ته څنګه خبرې کړه مسلې زمانه پټه سترګې پټې کېدل د تجمانه دی اورېدلې کوتره چې بشوګر سترګې پټې کې شهادت کې فرق را نشي د مغه حالت ته غریب درې ما ورته ویل جواب دا ورکوي جواب دا و مې درل کوئی مې بابا حیات النبی طرف تر سره راضی نه ته کوم کوم شړو سری په دغه یادرو تاسو سره ما مناظره شوې ده یو ځل د قصې ځړم مړي مرو بس په دې خبره شوې ده بیا ما ورته ویل چې دینه بهتر جسم د پنځپیرانو د ګستاخی اقزانه بشپېله کو کوتر په شان سترګې بندې کړې به دې راضی د غریب حیات دنیوي حیات برزخی نه پیژري حیات دنیوي ظاهری ژوند چې کوم په دنیا کې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوی مر راغله ده د دین وروسته کرو په جسم کې دن نه ده هغه برزخی تعلق ده هغه برزخی تعرض ده کرو د جسم نه بهر ده رغی سره تعلق ده هغه برزخی یاد ده دنیا ته یاد نه ده پته نه لګی ته په دې پوهیږي کنه داستان لوی صاحب سوئی دستانی لوی سے وہی ندی حق جلے 100 نمبر 96 کی اور موت کے وقت سے قیامت کے دن تک کے وقت کو برزخ کہتے جو او بیا مخ کی وہی اور آخرت کا درمیانی زمانہ جو موت سے روز نشور قیامت تک کا ہے دے پخپل باندې بل دریم زو یا موت او قیامت کے درمیانی زمانہ یہ جگہ کا نام ہے دے ګوره دی وہی چکل مر راغه قیامت پورې دې زمانه ته وہی کبدی کے روح د جسم سره تعلق دے کہ روح په جسم کې دن دا برزخی حیات ته پتن لګی ته برزخی حیات پیژنې کنه پیژنې نوې تا تر ولانه سبق شروع کو بدی کی بیا مولوی صاحب صرف ټایم ډکې دی وای دا جسدی مثالی تمره چل ولې وکوي زما موقف نه دی پلان کې لیکل صوفی کرامو ته تر اوسه پورې مشرکان ویل نن راغه قران پرې خو دو حدیث پرې خو دو دا ویلم نشي شرم نه دا زما قیدره پلان کې لیکل پرې د پلان کې خپل مسلک وې ته ولې شرمېږي او بیا صوفی کرام نن اق شرک تلا ټول مر جسد شرک وایو نن د قیدې اثبات د قرأ اق زی تلا سورا چي دویم نمبر بیا وای دا خو هغه جسدی مثالی د تطبیق او د اعتراضات د پر اعتراضات او پاغه ذکر چې جسم منصوري وسوځي کی ختم شي پیغمبر جسم خروغ دل تر تطبیق د اقوال سمانه ال تر د پر اشکال ستا په نسبت پیغمبر جسم مخاوري شوی نعوذ بالله بل کفر خبره کېدلتي بیا وی جو راغینه مخ کی وی یرا مفتی توصیف صاحب خو خبري وکړي خو زمازي درغه به پټ دلا څنګه خیر نشي کوسي بڑا دی خبرو ته سوچ کو اور بسرس دخل خاط دی یار بیا ما ته وی مسلک المنصور ګوره دروغ مو وایا وې د ویل چې مسلک المنصور خو بل چا قول نقل کړي چې ما ورته ویلا چې دوړو کې تضاد نشته هغه د مرګ معنی کوي د حیات معنی کوي بعد الوفات برزخی حیات چې برزخی حیات کې روح د جسم نه جداواله نشي راتله کسو کې راولي د توهین کوي د متکفات الله سي عبارت مونږ مایو د مرګ نه رستا د روح د جسم نه بيخي کلی طور تعلق هر څه ختمول د بالکل مناسب د توهین دی اگر مرګ تعریف کوي د حیات تعریف کوي ته په دوړو کې تضاد پیدا کوي دوړو موضوع سره یو نه ده تضاد د کوم طرف نه راځي بیا وی کاندهلوی بابا لیکلی دی مال استدلال پورا کړل نو مخکې نه جواب ورو پلان کې خلک وو وای په سوال لپاره نه جواب تر وکړو زما خبره خو اوري زه پورا کوم به جواب وکړه وای کاندهلوی سره لیکلی چې بدن مرده ہے په اعتبار د دنیا سره مرده ہے په اعتبار د برزخ سره حی ہے په دې کې څه تضاد دی او چې کم ویل دي چې یاره دې ته څوک مرده وای دا توهین کوي دا په اعتبار د برزخ سره او څوک چې وای دا مړله بدن هغه په اعتبار د دنیا سره موږ ته بار بار وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې مر راغله دي په اعتبار د دنیا سره میت ګرځیدل دي البته کم تعلق تصرفات چې موږ منو کم تعلق منو کم دخول منو دا ټول برزخی دي د برزخ معنی درته ما بیان کړه امید ساتم چې بیا په دې موضوع باندې را نشي ما دلایل خپل پیش شروع کړیو
دوه آیاتونه مې پیش کړیو د هغې د لاندې مولوي صاحب اول نمبر خبره دا واوره ما وویله چې د شهید او د قرآن د نص په مقابله کې پلان کې لیکلي ما ورته چې قتل له فعل په چا وارد شوی دی په جسم عنصري حیات هم دقې تحصیل دی که نه قرآن خو هم دقه وایي او دی وایي پلان کې لیکل د قرآن په خلاف باندې چا کتابونه د الله بندر سره پاره پیش کړي. دویم نمبر زه هغې ته راځم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما سره مولوي صاحب دویم نمبر کتاب دی دغه استدلال دا مولانا ادریس کندهلوی سیرت مصطفیٰ کی ملکی دے وہی حالانکہ مقصود آیت سے شہداء کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کا بیان ہے جو ان کے ساتھ مخصوص اور دوسرے میں وہ خصوصیت نہ پائی جائے اور ظاہر ہے کہ وہ خصوصیت اور امتیاز حیاتی جسمانی ہے اور بعض علماء ادھر گئی ہے کہ کچھ گورا مولانا صاحب دیتا ہو گورا دے وہی خصوصیت الگ ہے جسمانی دے وہی بدن مردہ ہے وستو گورا دپا اقوالو کی تضاد دیکھنا کندهلوی صاحب یو خبر کی دیور نہ بل مانا رو باسی. دریم نمبر مولوی صاحب دا زما سره فتح الملهم دے دیور نے اعتراض کیا علامہ عثمانی ان الانبیاء افضل من الشهداء والشهداء احيانا عند ربهم فكذلك الانبیاء انبیاء شهدا ژوندي نو انبیاء کرام خو په طریقې ولا سره ژوندي ځکه چې د شهدا او د مرتبه انبیاء د وجنه حاصل شوی دا نو ارکل چې دی ژوندي شهدا او انبیاء کرام په طریقې ولا سره ژوندي دا مولوی صاحب دا زما سره دا نووي شرح مسلم د جلد 100 نمبر 94 دیم وای انهم كشهداء بل افضل منهم والشهداء احياء عند ربهم دی وای انبیاء د شهدا او نغور دي شهدا ژوندي انبیاء په طریقې ولا سره ژوندي وي دا نیل اوتار دی مولوی صاحب دیم په صفحه نمبر 295 باندې لیکي دیم په صفحه وردن في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياه في متعلقه بالجسد فكيف بالانبياء يونس دا آیات جسمانی دی چې شهید ژوندي نبی په طریقې ولا سره دا ستا مولا لیکي وای د دې آیات نه مسالک د شهدا او حیات په عبارت النصر او د انبیاء حیات په دارت النصر او ستا بل مولا دا بل مولا دی هم د لیکي وای د انبیاء حیات په د شهدا او حیات په عبارت النصر د انبیاء په دلالت النصر او نی دی لوی دی لیکي دیم دی لیکي وای د دواړو منکر جس طرح سارے قرآن کا انکار کفر ہے دغه سره عبارت النصر د خپل مسلک د خپل مولایانو په نسبت باندې کافر دی جن پاسېږي. او دریم نمبر مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی دا والا زما سره اول نمبر بخاری شریف د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 119 روایت ہے عائشہ کان النبی صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی اللہ فرمائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقول فی مرض الذی مات فيه یا عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابر من ذلك ام المؤمنین ته ویلا ول اگر خیبر په موقع کوم زار ما خورلیو دا غیر وجه زما شهادت واقع کی دا زما سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پیر قسم خوري عن عبد الله روایت عبد الله بن مسعود قال لان احلف تسعا ان رسول الله صم قتل قتلا احب الي من ان الف واحده انه لم يقتل دوی زنه پیر په دې قسم خورم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید دغه منل وذلك ان الله عز وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخ ولم يخرجه دا زما سره مستدرک صفحه نمبر 275 جلد نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند نبی علیہ السلام شهید هم دی او نبی هم دی په عبارت النصر هم د نبی علیہ السلام حیات ثابت ده بدل د غراغوی دلالت النصر له مخیره وړو ته عبارت النصر معنی اول ختم کړه دلالت النصر بروز دلال شو نبی ژوند دی په دا دوه آیاتونه زما سره دریم نمبر دلیل تزم دا زما سره دریم نمبر آیات د قرآن مجید او دستانی د حق سوئی اے د خپل مسلک واورا ندای حق جلد 1 نمبر 26 دیوی شهدا پر زندوں کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر انبیاء علیہ السلام پر زندوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا. دی پنځ پیرانو د انبیاء سره دومره ګستاخی ده شهید خو ژوند دی لیکن په پیغمبر ته ژوند اطلاق نه کیږي ان لله و انا الیه راجعون. دا 1 نمبر 26 دوی میډیشن نه وړاو کړه د عبارت دا دریم نمبر آیات سے پیش کوم مولوی صاحب یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم موجه و یوازون خپل فوق صوت النبی د پاسه د आवाज د نبی علیہ السلام نه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم انتم لا تشعرون. تاسو خپل आवाज د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज مر پاسه کوي څنګه چې یو بل ته زور خبرې کوي دغه سم کې اعمال هم برباد شي. دا حیات چې څنګه مولوی صاحب توجه غواړم څنګه چې نبی علیہ السلام په ژوند کې आवाज په زور کول دا جایز نه دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک سره आवाज په زور کول دا جایز نه. تمام جمهور مفسرین او محدثین او متکلمین او فقاهه ور استدلال کړي وجه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر کې هیله زبستا سره معتزله غونډه کې کار نه کوما ما ویلو د اکابرین دیوبند عبارت به بشک معارف القرآن د دې صفحه نمبر مولوی صاحب 848 د ان حضرت صلی اللہ کا احترام آپ کے حیات مبارک میں تھا اس طرح کا احترام متوقر اب بھی لازم ہے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حی زندہ ہے. داوی
वही द चा मसलक दे अकाबिरीन देवबंद से वही। और जिस तरह की आपकी दुनियावी हयात मुबारक में ला तजहरू लहू बिलक़ौल की हुरमानियत इस तरह अब भी है दा अकाबिरीन देवबंद मौलवी साहब दा दोयम नंबर फजाइल द शेख ए तबलीगियान उमली के लिए फजाइल हज कम तबलीगान लच दो कवर के वही देम लिखे मौलवी साहब सफा नंबर 135 बांधे वही हुजूर सल्लल्लाहु के साथ अदब का मामला होना चाहिए जो जिंदगी में था, इसलिए कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है। और आयत पेश की वली दलील से या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी मौलवी साहब दक्का इस्तिलाल मौलवी साहब दे दलान दी अगर मजीद कई दा जमा सरा वक़्त शिफा उस्सिकाम दे वही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दक्का नजरिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु फरमाई ला यंबग़ी रफ़उ सौत अला नबिय्यिन हय्यन व मय्यितन। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई यो कस अलतम मेख तकवा हो जवाब है और ला तुज़ू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ मोरसोई दक्का मसलक दाली रज़ियल्लाहु अन्हु दक्का मसलक द उमर फारूक कब्बहक अल्लाह यो कस रोज़े मुबारक सर बजुर्ग वेल अल्लाह दी बर्बाद करी पंज बेरा तो उमर फारूक खैरियम कड़ी रज़ियल्लाहु अन्हु आगे खैर वाहिद ज़का ज़ैत नाराज़ी और सिल के वहादा मिम्मा यदुल्लु अला अन्नहुम कानू यरौन अन्नहु अय्युल दा क़िदल नबी से मखबल खबर मुबारक की हयात थे ज़के दिल दी सुख मेख तक वालू तो न परे खौदा ज़के दिल दी सुख खबरू तो न परे खौदा अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक ता सुटुल तखीरी कड़ी नबी से खबर की हयात न बने दगर काफिरान व क़िदर यकीन व कर मुसलमानों की रचा की रिश्ता जबिया मुतालबा को मुनि सब अकीदे तराश रागी न तेख तमखवा द बरज़ख बार बार द आदमी आददा किसी प्रिक द जमस्ता युजल हल शिविरी मादर तिवल ज बरज़खी तसरुफ मनम बरज़खी आदम मनम बरज़खी ताल्लुक मनम दुनियावी न ताल्लुक मनम न आदम मनम न तसरुफ मनम बिया मा पहयत दुनियावी बरज़खी की त फर्क हुआ यो मुनि सब अगर दोना नजरिया मंजूरी नजर वसा दे को मर اول د دې خبرې جواب واخله چې تاسو دا د ډیر وخت نه د استاد شیخ رحم الله قانم په شیخ نیلوی صاحب باندې دروغ ویلیو دا دروغ تا وسموي او دا غالبا د یو سلور 15 کالو نه شروع کړی دي او د دې د ان شاء الله زه وس خلم توم او بندوم د لچاینده کې بیا بل چاته داسې نه وي دا مجموعه رسائل د غور ورته دا کتاب د کتل دا به وګوري دا څوک دی دا شیخ نیلوی صاحب دی شیخ نیلوی صاحب سلی کی ګورا وہ موت سے وصف رسالت زائل نہیں ہوتی اللہ بندہ گور ہوئے فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد ساتھ ہی ان کے وصف نبوت و رسالت العیاذ باللہ زائل ہو جاتی ہے دیوئی جنابانو دا دا کرامیہ و عقیدہ دا کما پر پڑا چی پیش کے دا کرامیہ دا و شیخ نیلوی سے بانے متڑا دا خبر زما ورہ مخامخ مفتی صاحبوں دا نہ کتابون حوالے میں راولی دا صرف دا شیخ سرفراز صفدر نواخلا دیوئی پا برزخ کی احوال اولا پا روح ماننے تواریکی برزخ کی احوال اولا پا روح ماننے تواریکی زویم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم تا طبعان نبی وے تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح تا اصلا نبی وے دا لوی گستاخ دے چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم تا طبعان نبی وے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جسم باندے دا طبعان نبی اطلاق کئی که علتا کے پتوہ پیش کے دا پتوہ بدلتا پتا مانے واپس در چسپانی دا ولا نئی خبر واخلا دیمه دی وای د کوترو په شان سترګي زره د دانشان مفتی صاحب داسې خبر را لراځي خو په کار دا چې ما غړې وړې ویلې ځکه چې مونږ کشران یو تاخی خبرې کولې خو ته سره د مشرۍ مونږ کشران یو مونږ خاص سلوک کو خرو یکو الفاظ استعمالو تاغه کګیوږي خبرې شروع کړي کوس می شروع کړي به داسې خفي چې بیا ودی د شاګردانو خفي تمام خفي خو زه درته وایم چې په داسې خبرو باندې راشي چې علمي دایره کې دنه یو بل جواب وکړو نه دا چې یو بل بے عزتی وکړو نه هغه په خپل ټیم کې بیا خپل ټیم کې بیا وکی خپل ټیم کې به وکی وس ګوره بیا دی وای کنه وای چې کله دا جسم نه هله جسم مثالی اوس زتا ته هم دیخوا دا زما سره براهین قاطعه ده براهین قاطعه کې زدا خیم چې د انبیاو دا جسم عنصری او دا اجسام عنصری موجود بیا ورلم دی جسم مثالی منل لري وخم درته دا ګوره زما سره دا کتاب دی براهین قاطعه 305 صفحه کې لیکي وحضرت ادریس علیہ السلام 5ویں آسمان حضرت هارون علیہ السلام 6 میں حضرت موسی علیہ السلام 7ویں آسمان میں جنابانو په اخر کې لیکي وای جنابانو 206 صفحه کې وای بصورت اجسام متمثل شده وای جنابانو دا وای په جسم مثالی سره راغلیو دا څوک دی براهین قاطعه وزدیخو ګوردا زما سره تحفه المنعم دی مولانا فضل محمد یوسف سے دا استاد الحدیث دے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن فتوحبۃ المنعم کی ریسے لکھی گورے جی پری کی لکھی جنابانو وہی کسی خاص جگہ میں تشریف لائے ہے چکی معراج پشوکی اجسام مثالیہ کے ساتھ وہی اجسام مثالیہ سرا موسی علیہ السلام جسم موجود کا نو عیسیٰ علیہ السلام جسم موجود کا نا عیسیٰ علیہ السلام خدا خیر او دارنگ ادریس علیہ السلام
او بیا د هغې سره ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام دی وایي هغې جسمونه موجود وو د هغې باوجود اجسام مثالیه راغلي وو د دې خبرې جواب درته هم میلاو شو بله خبره زه دا کوم تا چې دا کوم آیت کریمه ووې د دې نه د علماو جسم مثالي ثابت کړی زه اول دا خیم دا تحقیق المتین ستا د مشر کتاب دی دی څه وایي دی کې لیکي وایي جسم بعض خلق کوئی اس جسم کے بدلے میں جنت میں اور جسم ملتا ہے لاندھی لکھی یہ عقیدہ ان منکرین حیات المعتزلہ کا واضح طور پر قرآن حدیث کا مخالف ہے دا عقیدہ دا قرآن دا حدیث مخالف دا تحقیق المتین سادہ مشر کتاب دے زدر توسم دا شیخ ادریسی کان دہلوی سے دا کتاب چے دے پیش کو دا معارف القرآن دے دی کی لکھی بظاہر وجہ یہ ہے کہ شہید نے عبد بدن کو خدا کی راہ میں قربان کیا اللہ تعالیٰ نے اس بدن عنصری کے بدلہ میں ایک دوسرا بدن عنصری ان کو دیا دا بیا ځان به په خپل ټرن کې دا بدل زدر کم ځان لې وایا زما ټرن کې هر خبرې کې د وخت نه دی دا شی سٹارټ کړی دی مړه دا ګوره دا تفسیر عزیزی دی پوره عبارت دی لغوونه صفائی پکار دا تفسیر عزیزی دی شاه عبد العزيز صاحب سوی دی خو ګوره دی کې لیکي ان کے تلذذ کا اس بدن ظاہری سے متعلق نہیں وای دا د ظاہری بدن سره نه دی په دې بل صفحه کې لیکي جنابانو اور جزا موافق عمل کی ہوتی ہے اس لیے عمل جان نثار کی موجب جدائی بدن ہوا سبب عطائی بدن ہو جاتا ہے بدلے اس بدن کے یہ زندگی اور یہ بدن کی اجزان کی عمل ہے خپل بدن قربان کو اللہ والا بل بدن ور کو شاه عبد العزيز سے محدث دہلوی دے جسم مثالی ثابت ہے او د دې مولانا مشر سوی وای دا جنابانو دا د معتزله موقف دی او دا خبر استاد مشر شیخ سرفراز صفدرم لیکلی را سب 66 کې دی وای جنابانو سب 66 کې دی لیکي وای جنابانو دا عقیده دا جنابانو عبارت ته ګورم ته په دغه کې ویلو په یاد روح مناظره کې معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے اس لیے آیات جسم عنصری سے متعلق نہیں بلکہ روح جسد مثالی سے وابستہ ہے اور یہی نظریہ جناب نیلوی صاحب کے وہ جنابانو د جسم مثالی نظریہ دا د نیلوی صاحب دا اول عبارت تو وکیل میں اس کی عبارت پرې خو مولانا صاحب دا زمون خبر باندې بګوره خرابې نه راولي خبرو ته وګورئ ګوره ورته دا پدیزه کې وای معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے ټول عبارت د تذکر ټیم را لزای کوي وای د معتزله دا موقف دی چې د شهید د پاره جسم مثالی مني شهید د پاره جسم مثالی مني او زدر تخیمه دا شیخ قاسم نانوتوی صاحب دی د څه فرمایي وای جنابانو ان کی حیات جسمانی بوجہ تعلق جسم دنیا نہیں شیخ قاسم سے وہ شہید د جسم سره تعلق نشتا بلکہ اجسام جثہ سے ان کا ارواح تعلق پیدا ہوا دا یو عبارت شو دا زما سره بیا دا کتاب دے آب حیات دے پدی کی دے لکھی گورا وہی ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا نہ ارواح مومنین کی بیالان دلی کی شہداء کی ارواح کو تو اور ابدان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے دامی در تو خود لو دام مشر دی وای دا د معتزله موقف دی ستا شیخ سربراز صفدر شیخ قاسم صاحب ته معتزلی ویل دی او ستا شیخ چره دی شاه عبد العزيز صاحب ته معتزلی ویل دی او ستا دی شیخ تفسیر مظهری والا مصنف ته معتزلی ویل دی روح المانی والا مصنف علامه علوسی صاحب ته معتزلی ویل دی چې کلمه مخرله به درته پیش کوم کوم مطالبه دی کوله د دینه مې مخ کې ټرن کې حواله پیش کړي و قاری طیب سے محتمم دارالعلوم دیوبند د شهید د پاره جسم مثالی منی ستا مشر ور باندې ټاپو لګولا دی بل ور باندې چې یو شان ټاپه دور باندې بل شان ټاپو لګولا دا خو یو خبره شو بیا دویمه خبره زدا کوم دی بیا وای دی کاسي سفیغه چیرې د دې څه قسمه تعارض نشته ما وی دی وای چې روح په جسم کې دننه نه منل دا توهین دی دا توهین دی او بیا مې درته وی چې دی روح په جسم کې دننه نه مني دا توهین دل دی کنه دی څنګه به لګويږي مولانا دویمه خبره دا کوم دا زما سره بل ساده کتاب دے 67 صفحه دا وګوره دا عبارت وګوره پدې کې دی لیکي دا مسلک المنصور دے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی جلی و مطلوب ہے بل احیاء اور وہی خفی وغیرہ مطلوب ہے وتعاد روح فی جسدی آیا ہے جس سے ان کی حیات ثابت ہے پدې کې دی لیکي بزرگانو وہی په قران کې بل احیاء اور راغله تاسو ما توجه کوی ابي ځان خپل خبرې وکړي په قران کې راغله بل احیاء وہی په حدیث کې راغلي دی وتعاد روح فی جسده تاسو مشر وہی نو د شهید جسم کې دنه روح ومنو وزدما تو جنابانو تعلق جدا شری مشر دی وی تعلق د نصوص د تطبیق د پر راغله ته تعلق او دخول روح یو شی ګرځي ستا اصلي موقف د روح په جسم کې دنه دنه نشي ثابتوله زما موقف د روح په جسم کې دنه ما ته موقف وایا نامې درته دی نه وای کنه ګوره ہر فرد بشمول انبیاء علیہ السلام پر ورود موت پر حق ہے
या सही कि उनकी अरवाह निकाली जाती है और क़यामत से पहले आदतन बदन की तरफ नहीं लौटाई जाती। पर जिस्म के दनन रूह नहीं दा ज़मा मुक़िब दे, रूह पर जिस्म के दनन मनल सादा मशर वही मुफ्ती फरीद वही दा दुनियावी ಜ್ವನ್ दे ज़म द दुनियावी ಜ್ವನ್ तकाइल स्ता मशर काइल जवाब न शई कवले द खंदागान शेने जवाब रा लरा कई ओ जबल खबर कोमा बल खबर दादा ताची दा कुमयत करीमा हुई अवल वकीदा ज़मा मुक़िबम दादे چې روح په جسم کې دننه نه د مر په وخت کې انسان نه روح وزي اگر تم زما سره منی اگر کوم مشرانو دی ور باندې ټاپه لګولې ده بیا زویم روح په جسم کې دننه نه ما اسلام مشران روح په جسم کې دننه مله دنیوي ژوند منلې ما ثابت کړم مشران دنیوي ژوند مني زویم روح په جسم کې دننه نه ده اوس دا غي د پاره د آیات ساته زما سره دلایل دي اول قرآن مجید کم آیت چې تاویل استا سره بالکل دلیل نه جوړیږي الله تعالی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مر میت ورته مویا بل ځکه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم جندد عند ربهم لفظ عند مبهم ده ګور دریم لفظ عند مبهم ده دې تعین بمو په باب د شهادت کې کو بی بی اسیه رضی الله عنها هغه چې کله شهید کېږي څه فرمایي رب ابن لي عندك الله تعالی مال جوړ کې خپل خوا کې بیتن کور د عند تفسیر کو فی الجنه یا بل آیت چې مونږ وګورو د شهید بارک الله تعالی فرمایي حبیب نجار قیل ادخل الجنه دا هغه حیات دی دا څنګه حیات دی بل انداز ته ګوره سلور دلایلونه دا موقف چې دې زتا د ثابتوم تلول راکړه د تفسیر معرف القرآن متشفی سره ده سره کله سم جبر خی دی خو ګوره جی پدې کې دا دغه کا دې کې لګي قیل ادخل الجنه وجدنا معلومه شابیب نجار روح د مرګ سره جنت ته داخل شو روح جسم نه وتل د جنت ته تل ازما دلیل استانه دی ان شاء الله بل ټرن کې بیا وګورو بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سے سلور ترنو والا یقینو که تر وسه پورې عقیدې له ناراضي کله یادې روح لذي کله تعلق روح لذي کله یو شلس کله صرف کله حیات شهدا ته چکرې لګي موضوع له ناراضي او تر اخر برازي هم ذکر حیات النبي سلام په باب کې دیو دغه سي تخت لکه څنګه شیطان تختی ما ته وي تیزه خبره کې ما وخت تشبيه ورل ورل چې کوتر سترګې پټي کې ځان ننګار کې وي پښومان پښوم دا خیال کوي جسمام نزيب نه عملي زم نه نوا خپل ځان په دې باندې پټي نو دلته ونی سم ما تشبيه وغلط په دې باندې ولې غوسه کې ما غلط خبره درته نه کړې دویم نمبر مامولی صاحب ته ویل ډېر قاری طيب صاحب مولا محترم دارالعلوم دیوبند نو تختیرو شیخ العلم لقد مشرون نو تختیرو مصطفی امیر نو تختیرو باقي ما ورته خبري وکړه غوي ته بنول چې دا زما قیدره به مناظره ته زړه ټولو نو تختی هر خبره زما نظر انداز کې به ورته مې ته صرف روح نه بيګړي دی بلی منیسب ول ورکو منیسب دا ګورا دا مجموعه الصفاتن میں تنبیہ روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے تنبیہ وې دا قول نه نقل کړي تو ول ستر کې پټه خپل مشر کفر خبري ثابتول لپاره دا په سبن من نن میں باندې وي مولوی صاحب و نبوت در اصل روح کی صفت ہے روح مال جس کی کدار مو فائدہ قائمه خپل عقیده قرآن او حدیث نه ثابت ول غواړي خپل کفر عقیده نه توبه واسه مشران غلط تعویلات مکو د الله بندګانو به پاکستان شپېلې کو و الکا و روح مورتل تقول سره د مر قائل نه دا دریم ځل ورته م پیغور ورکوم په خاموش کی پیغور در کوم په خاموش کی اگر سماون متاغون ته کیسه زونه هضم کوي او به خپل فتح حساب یې غیره بیا وای ما چې ورته ویل چې دی جسم نه بهتر جسم الکه جسد عنصري نه بهتر جسم بل کېده شي دا ګستاخی کېده پنځ بیرانو نه دا او د نبی له صلوات والسلام دا بهرحال ډیر راځي مخ کی وای په برزخ کې احوال بدلیږي تبن پلان کې مناسب ګور الت اصل حیات چې روح اصلوي جسم داغي تابع پدې کې اصل تبع د نبوت په حواله سره نه د حیات په حواله سره ده الته خبره د حیات خبره کې چې اصل کم ده تبع کم ده تا نبوت راوغستو اصل پر دې پاک نو قیاسونه دلته شروع کړل دریم نمبر د بیا د انوار ساتي عبارت راوغستو هغه په چا باندې براهین باندې ورته کو بیا مخ کې وای استا ایتون جسم ملاوس ما ورته چې قرآن د نص نه ثابتېږي د قرآن د نص په مقابله کې د مولا عبارت هم نیم نقل کړي بیا وای د کاندهلوی عبارت دقره کاندهلوی عبارت ورته پوره وای وای نه پوره نه وایم کاندهلوی وای دا جسد نه دا ول سوارلی د عبارت الله بنده وای ته ول قسم دې هر عبارت کې درو وای هر عبارت کې درو ځکه صرف د عبارت وضاحت کوم ټول مناظره ټیم او په دقه سپلی کې د جمهور مسلک دار رشوه وایات جسمانی دي ته ولې هغه نظر انداز کې ولې هغه پټه بیر دینه پس د بیر دینه پس او دا کتاب واغستو واپس راکو هغه پنځبیرانو په شانتي پیغام د غیر مخالف په شانتي پیغام غلې کو ما ورته ویل شهید زنده نبی زنده نه پاکستان به ورکه سترګې په کولاوشي بیا راغینه پس وای تاسو له توجه وکړئ
زورته می عبارت پوره وایا وای ټیم نشته او تشریحات د خپل طرف نه کوي عبارت نه وي دغه استاد جل بیا ما ته وای دغه نه مخکې راځي ما ورته تسکین الصدور ما ورته شیخ سرور خان صاحب المسلک المنصور او تسکین الاسکیا کې ستزاد نشته یو د مرګ معنی کې دنیا کې مر راغ روح د جسم نه جدا شو تعلق ختم شو دویم معنی کوي په برزخی ژوند کې روح د جسم سره یو ځای شو تعلق راغی یا دخول راغی اگر کیفیت او اختلاف د روح په برزخ کې پر روح جسم کې دن نه دی یا د روح د جسم سره تعلق دی اگر کیفیت او اختلاف د مناسبت دي چې موږ ډوډه دنیوي او برزخی کې فرق د مخکې مې درته ویل کې نه پوهیږي استجالت دی بیا زماره دلیل نه جواب سکی وعند ربهم راغله دی وای د عند ربهم معلومیږي چې الله سره ژوند دي وایا ان الدين عند الاسلام د پنځپیرانو سره دین نشته ځکه دین د اسلام د الله سره دی ځکه عند لفظ راغله دی بیا وای الله حاضر ناظر ولې ته نه مانی نن دا غینه منکر شي درسونه کې چې وینم دا کې دینه متخدي دریم نمبر مولوی صاحب د عند تعلق د یرزقون سره دی د احیاء سره نه دی مولوی صاحب دام غلط بیان مکوا بهر المار مولوی صاحب نه مطالبه کړي عقیده را نکړه ما ورته جواب دا ورکړه را نکړه ان شاء الله د مناظره تر اخره پورې پیشن ګوي کوم نه به راکې موضوع له بنا راځي په یاد روغ زفتا سره مناظره شوی و ستا زورو ستا خوښو په هیته نبی مناظره کوي هیته نبی نه راځي په یاد رو چلیږي څلورم نمبر دلیل پیش کوم زره قران مجید د آیات نه مخکې ما پیش له صحابو نه تفسیر پیش کو ما ورته چې عمر فاروق رضی الله عنه تخیری کړی دی باقي باندې خاموش شو دا زما سره ون څلورم نمبر دلیل لې ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي کچله چې دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړو راغلی وې تا تفستغفر الله د الله نه مغفرت بخنه وغوښتي وي واستغفر لهم الرسول بخنه وغوښتي وي دوی د بار رسول لوجد الله تواب الرحیم نو قامق به منتبدی والله تعالی توبه قبل ان کې رحم کوونکې جمهور مفسرین او محدثین امت د دین استدلال کړي دي څنګه نبی علیہ السلام په ژوند کې نبی علیہ السلام تراتل د دعا درخواست کول دا مستحب دغه سي بعد الوفات روزي مبارک لراتل د دعا درخواست کول مستحب دي زه روایت روایت پیش کوم د بدلیل حدیثی کې راځي ان شاء الله چې صحابي راځي بلال بن الحارث المزنی رضی الله تعالی اگر دعا درخواست کوي ته عمر فاروق تایید ورته حاصلېږي اجماع صحابه کرامو په راځي نمبر 1 روایت ورسته پیش کوم دویم نمبر دا مولوی صاحب زما سره دویم نمبر دلیل دی دغه دلاندې حضرت نانوتی صاحب رحم الله دی آیات نه استدلال کوي کابرین دیوبند باندې دی حدیث صفحہ نمبر 52 دی وی ولو انهم الظلم دغه لکیوں کہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کی ہم اثر ہو یا بات کی امت ہو اور تخصیص ہو تو کیوں کہ آپ کے وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہو اگر اثر والا سره اس کی صحابو سره و اذا النبي اولانا با اغه انکار لازم شنانوتی بابا وی دغه نه مولوی معارف القرآن مفتی شفیع صبر مناسب نمبر 517 کی وہی لیکن اس الفاظ کے احکام ثابت نہیں کلایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے اس کی مغفرت ضرور ہو جائیں گے اور نبی وسلم کی خدمت میں حاضر جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی اس طرح آج بھی روز اقدس پر حاضری اس حکم میں ہے اور بیان در صحابہ کرام تفسیر پیش گئی دا دریم نمبر مولوی صاحب سما سره الہ سنن یو بل دیو بندے عالم دے دې صفحہ نمبر دے مولوی صاحب 498 ولو انهم اذ ظلموا ردیلان دي لکی دی وی رسول والانبیاء احیاء فی خبر فثبت ان حكم الايه باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول دی وی حکم تر اوسه پوری باقی وای دا دی وبندان ټول کافر استا پر د قبر خواته راتل د دعا درخواست کول پته نه لګی دی به اوس دې ستاویل کې دام چې مثال یو دم پر په ستللو قبر خواته راتل ټول پاغي باندې پیش کو دا مولوی صاحب مخکې دلایل تزم ور دلایل نو مخکې درته حدیثي دلایل نو درته مخکې دا وایم چې مولوی صاحب آیات سلور آیاتونو په دې باب کې ما پیش للا او د هر یو مې استدلال وکړو دا غینه پس حدیثو تر اعظم ور حدیثونو مخکې مولوی صاحب د یاد وساته د آیات النبی احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي مخکې باندې تواتر لفظي تواتر سلور اقسام بری د ځلیت کړي راغلي به ان شاء الله العزیز تواتر معنوي چې ورته ویل کی تواتر قدر مشترک چې ورته ویل کی د یو چیز نه یو معنی د بل قدر مشترک دا غینه یو مطلب معلومیږي متواتر ورته ویل کی او د متواترات منکر کافری اگر چې موږ درته کافر نه وایو موږ تعویل کوم درته گمراه وایو دا غیر وجره دا واخلا اول نمبر دا الحاویله د امام سخاوی ابراهیم الله دی وی هو وسائر الانبیاء معلومه عندنا علما قطعا لما قام عندنا من الادله في ذلك وتواترت بالاخطار دی وی ټول انبیاء معلوم دي زموږ په نسبت په علم قطعي سره د وجره دینه چې په دې باب کې متواتر احادیث راغلي چې بیا خپل قبرونو کې ژوند دي دا دویم نمبر زما سره مولانا ادریس کاندلوی صاحب صفحہ نمبر 170 دیمری کی حیات انبیاء کے بارے میں احادیث درجے تواتر کو پہنچے لاندې دویمه حواله اور احادیث متواتره اس پر شاهد په حیات نبی صلی الله علیه وسلم درې حواله سلورم نمبر مولوی صاحب دا په متواتر احادیث باندې مستقل کتاب لیکل شوی دی لزم المتناصر دا په حدیث من الحديث المتواتر صفحہ نمبر
126 کې لیکي دی وی حیات النبی صلی الله علیه وسلم په قبري او سایر الانبیاء نبی علیہ السلام حیات ټول انبیاء معلوم دی زمون په نسبت علم قطعی سره لمقامنا عندنا من الادله په ذالک ځکه چې په دې باندې قطعی دلایل قائم دي وتواترت بالاخبار او په دې باندې متواتر احادیث راغلي دي مولوی صاحب متواترات منکر صحیح په خپل بزانو کوم لګوا دا مولوی صاحب ما سره مخ کې بل حواله په دې باندې متواترات باندې پیش کوم دا زما سره مولوی صاحب حواله د مخ کې په متواترات په باب کې دا برقات الصعود د امام سیوطی رحمه الله جلد صفحه نمبر 572 کې هم دغه خبره لیکي چې حدیث د حیات الانبیاء حد تواتر ومنها مخالفه الاحاديث المتواتره الداله على حیات الانبیاء دی وی کر حیات النبی صلی الله علیه وسلم انکار کوي نو د حدیث متواتره نه انکار لازمیږي در مولا ادریس کندلوی سے دریم ذیلی کی احادیث متواتره سے انبیاء کرام کی جو حیات ثابت ہے وہ حیات فی القبور ہے نہ کہ حیات فی السماوات حیات احادیث متواتره نه چې کوم حیات ثابت کیږي په قبرونو کې اسمانونو کې نه ده به جسم مثالی او روحونو ته ویني دا مولوی صاحب سما سره بل په تواتر باندې عون المعبود صفحه نمبر 20 ومنها مخالفه الاحاديث المتواتره الداله على حیات الانبیاء وما خالف القران والسنه المتواتره وجبت دی وی مولوی صاحب کړه حیات النبی نه په قبرونو کې انکار کوي اجساد انصری سره د متواتر احادیث او انکار کوي تسبل الهدى والرشاد دی مولوی صاحب جلد نمبر 12 صفحه نمبر 355 کې دی لیکي دی وی هو وسائر الانبیاء معلومه عندنا علما قطعيا لما قامنا عندنا من الادله في ذلك وتواتر بالاقدار مولوی صاحب دا حیات الانبیاء رساله د کراچۍ نه چاپ شوی د کراچۍ علماء ترجمه کړی دا دیم په دغه کې لیکي حضور صلی الله علیه وسلم کی تواتر کے ساتھ یہ روایت کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اولاد بیل کی ہماری نزدیک علم قطعی یقینی کے حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہے اس لیے کہ حیات انبیاء پر کافی در اور روایات متواتر موجود ہے دا مولوی سے اخیرنے حوالے د پدی باب کې دا عقیدہ ہے تو نبی علماء بنوری ٹاؤن دیم صفحہ نمبر 486 کې لیکي دیوی اور خام حیات بعد الوفات کا عقیدہ ضروریات دین اور مسلمات اسلام میں سے کتاب اللہ کی درج عنایت قطعی اور احادیث متواتر سے حیات قبر ثابت سے اور اس پر اجماع سے مولوی صاحب دا ایولس پدی باب کې معنی تواتر حواله پیش للی وکی دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د لایت دوشي اول ګوره ته چې د شیخ نیلوی صاحب دا عبارت یادې دی کیو ګوره د من وجه فرق بیانې دیجیے تو گورا وہ اس اعتبار سے اس کو زندہ نہیں کہا جاتا شہداء پر زندوں کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر انبیاء علیہ السلام پر زندوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے وفات کے بعد کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا اور ان کے ساتھ شہیدوں کا سابرتاؤ نہیں کیا گیا کہ بغیر غسل دے ان کے معصوم مطہر معطر مقدس اجساد طیبہ کو زیبتن کپڑوں کے ساتھ دفن کیا اللہ بندہ دا فرقونه بگله ګوره صرف پتول ځان مساته یو خبره دا تعالی درغله دویمه خبره دا د لک صبر تاوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د دې آیت کریمه نه جواب داده ګوره ما تا تستاد شپغو و علماء نه دا عبارت وخودو چې استاد مشرانو قول داده روح په جسم کې دننه ده دا نشي ثابتوله دا یو سترګه به دي جاړي بل به دي خان دي ثابت به نه کې د بل مشر نه مې درته خودلی وغوي روح په جسم کې دننه منل د دنیوي ژوند د ماوي د دنیوي ژوند قائل روح په جسم کې دننه منی راته ثابت کا یا دې د مشرانو د غلطیا دغه اقرار وکړي چې مشران می خطا شوی دي دویم بیا دی وی چې ولو انهم ظلمون بسم جاو کدی کوم زتا ته تما ته دا خیر روح په جسم کې دننه دي روح په جسم کې دننه دا قول د دینه ما ته وخیا چې د دینه دا حیات ثابت شي مطلقاً حیات خبره مکوا بیا زدا خبره کومه دیوی جنابانو چې دی عقیده لنزي د سلور کتابونو نه مې خو د صفه خبره کوم روح د جسم نه وتل دي د نبی صلی الله علیه وسلم او په جسم کې دننه نشتا دا زمام موقف دی ان شاء الله اوس به درته د دلایل په انبار کې ثابتوم او استاد مشرانو موقف دا روح په جسم کې دننه دي دا څومره دلایل چې دی یو دلیل نه دی اوسه پورې ثابت نه کړل چې د شهید روح په جسم کې دننه د نبی روح په جسم کې دننه دا راته نشي ثابتول د اخیری پورې به ثابت نه کی او دا درته وایم د اخیری پورې به زمستانه دا مطالبه چې مولانا روح په جسم کې دننه منی کنه کبته په تعلق معلق باندې ځان وباسي زم د مشران اتنه مشران دي قران حدیث د دلایل په انبار کې د لنن غار غار ګرځوم بیا ځان چې د صفای ګرځوا بل خبره دار دی وی چې قاری طیب چې د عقیدین و تختی دي څه شو دا انسان عالم برزخ ما درته وی دی قاری طیب سے په عقیدی باندې اسلام مشر فتوا لګولې ده دی وی جسم مثالی شهید له ثابت دی او دا مشر دی وی د معتزله موقف دی دا غینه تختیدل اسلام مشر تختیدل دی زه د مشرانو دفاع کوم الحمدلله بل خبره ده چې دی خو ګوره
د دین می درته خودل ستا موقف داده دا مشر دی وی د شهید روح په جسم کې دننه د مولا دارته ثابت کا د دلایل په انبار کې به درته خم ان شاء الله چې ستا د دې مشر دا موقف غلط دی نن تخبل اصلي عقیده نشي خو دی ته د شهید روح په جسم کې دننه منی راشه دارته ثابت کا تش خندا باندې کار کېدل نو بیا به بورډریان چې داغي غټ مناظرینو بل خبره زدا کوم چې ته بیا وې جنابانو چې دا چې د مجموع رسائل کې د لیکلي د جسم نه انکار کولو د نبوت نه انکار کړل شوی دی دا وګوره بزرګانو سبق 11 کې لیکي فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ساتھ ہی ان کی وصف نبوت و رسالت بھی والعیاذ باللہ زائل ہو جائے گا دا اللہ بندہ دا العیاذ باللہ در تبستر گمانی نرازی دای به سبا 90 کې لیکلي سبا 95 کې لیکلي دی وی جنابانو ته ورکول دا ولا دا سبا 11 کې وګوره دا زما سره قائد اسلام دی دی کی جنابانو دی لیکي دی وی رول دی اصلنو منو دا شیخ عبدالحق صاحب منل دی د الله بندا ما درته د اشاعت په کم موقع باندې رد کې زبې درته د علماء دیوبند نخم د اصلي کې وکی دا وی پھر جب روح جسم سے بالکل الگ ہو گئی بیا لیکي وی په حدیثو کې چې راځي چې دا جسم یو بل سره چې دی دا دغه چې کله دا قبر یو طرف بل طرف راشي پخته یو بل کې نه وزي دی وی کیون کې قبر کې تنگ اور رسی ہونے سے ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑا جس کو جس میں جسم چھپایا ہے وہ جنابان وې دا روح دی کداغه فتوا شیخ نیلوی صاحب تراجی کیږي دا به مشر د علماء دیوبند شیخ عبدالحق صاحب تراجی کیږي ورنه یاد دي خپل غلط تعویلاتو نه توبه وباسه یا د مشران کافر کې اوس زدا خبر کوم دوی جنابانو چې دی کې د لیکلي چې برزخ کې روح جسم کې دنه دره ثابت کزا د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې روح دنه د یو دلیل نه راته ثابت ک پدې زیاده یو لفظ باندې یو لک روپۍ نام در کوم بل دا دی وی عقیده را نه کړه زدر تویم زما موقف دی روح په جسم کې دنه د نبی نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه روح وتلې دی او ستا مشران وی روح په جسم کې دنه نه دی زستا سر پدې کې اختلاف لرم داره ثابت ک خپل ثابتوم بلې خبره دا وکیدا تاجد لا تقول لمن يقتل في سبيل الله دا آیت وایو دی آیت کریمه مبارک وکیدا دمه تو ان الدين عند الله الاسلام ما درته چې عند لفظ مبهم دی په باب د شهادت کې زده عند ابهام رفعکم ما درته التکی بی اسیر زبر سرغل الرد ابن لي عندك بيتا في الجنه عندك بيتا في الجنه پویږي بنه د الله بندا ک پویدل دي خندا پدې کې سنو بیا ز خبر ادا کوم ګورا دستا مشر دې خو ګورا دې کې ستاده مشروم وي د شهید دی جسم لچره مرګ راغلی او دا جسم ژوند دی په دې کتاب کې دوی د شهید په جسم کې روح دنه نه دی زویم دا تفسیر د قران کول تفسیر بالرای دی نبی صلی الله علیه وسلم من فسر القران برای فليتبوأ مقعده من النار چا چې د قران تفسیر بخپل رای سره کو یا خبر دی انشاء د ځان له جهنم کې ټکانه جوړ کړه استاد مشر دا تفسیر بالرای دی زستا سودا سمرا پرات چې ناسي د یو تن چې د هر تن زما دا مطالبه ده چې تاسو ماته یو لفظ په قران حدیث کې دا وخی چې د دې آیت دا مطلب دی یا نبی فرمایلی یا د قران د آیت نه معلوم شوی یا صحابي فرمایلی چې د دې آیت مطلب دا چې قتل شي دا جسم ژوندې بل جسمي د الله نبی یو شان تفسیر کوي د الله بنی ادمانو تاسو بل شان تفسیر بیانوي دی خو ګور دا زما سره انکو کې ټندک دی د کې استاد مشر سوی دی خو ګورا وہ قرآن کریم کی صحت کی تفسیر جب بسند صحیح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بڑا سے بڑا مفسر کچھ بھی کہے تو اس کی بات مردود ہوگی وہی ددی خبر رد اس گور جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما دلائل تو گورا سلور دلائل میں ہوئی دا زما پنځم دلیل جوړیږي زما د موقف تایید کې استاد مشر مسلک دا د روح جسم کې د نه ده کده نبی د پاره په طریقې د عبارت النس بیاهم کده شهید د پاره په طریقې د عبارت النس بیاهم کده طریقې د دلالت النس بیاهم ستا مشران روح جسم کې د نه مني زدر توسویم دا زما سره مسلم شریف دی غوږ ورته کیدا باب في بيان ان ارواح الشهداء اخرك عن مسروق قال سألنا عبد الله نازل آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما ان قد سألنا عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر دي کې دې فرمایي مسروق تابعي وای ما د عبد الله بن مسعود صاحب نه تاسو کو چې د دې آیت څه مطلب دی دای ونوي جنابانو چې دا مليان وای چې دا جسم ژوند دی دا جسم مړ شوی دا ژوند دی دا مطلب ورته نه بیان کړي سورته وای ما تاسو کو د عبد الله بن مسعود صاحب د دې آیت څه مطلب دی عبد الله بن مسعود سے ورته وای موږ د دې
تپوس کړو د دې مطلب دا دی د دې روحونه په جوب د مارغانو کې روحونه په دې جسمونو کې نه دي او دا مشر دی وای د شهید روح په جسم کې دنه نه دی او دا بل مشر دی وای د نبی روح په جسم کې دنه نه دی د روایت کې دا راغله د شهید روح دلته نه دی شهید روح بل ځای کې دی دا زما سره چې 147 سبق بیا حديث ده سمع جابر يقول قال رجل اين انا يا رسول الله ان قتلت قال في الجنه یو صحابي راغ نبی صلی الله علیه وسلم ته کچرته ز قتل شم چرته ويم نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جنت کې اوس د دینه سم مراد ده دا زما سره جنابانو التشرف ده دا جنابانو مولانا شرف علي تانوی صاحب سے لکھی و جنابانو مومنین کی ارواح سبز پرندوں کے قالبوں میں عرش کے نیچے معلق رہتی ہے و جنابانو د مؤمنانو روحونو مقام هغه زده د شهید د روح مقام هغه زده د نبی د روح مقام هغه زده لاندې لګي کچرته چې دا قبر جنت ته وګ وته کېدا اس پر دلیل یہ کہ لفظ قبر جو نصوص میں وارد ہے اس کی تفسیر عالم برزخ ہے نہ یہ خاص گڑا چنانچہ مومن قبر میں ہے اسی حالت میں وہ عرش سے بھی معلق ہے حالانکہ عرش عین حفرہ نہیں چرترت پہ کېدا و مشر علماء دیوبند باندې کې په ما باندې بنئ دو دلائل میں در تپیش کړل د شهید روح په جسم کې نشتا ستاغه عبارت النص ولا قاعده ورته متوجه کا د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نشتا دا زما سره صحیح بخاری شریف دی دې کې 41 سبق لیکي جنابانو هغه مور حارثه رضي الله عنها فرمای قال سمعت انس يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني فيك في الجنه اصبر واحتسب وان تكن اخرى ترى مسنا فقال ويحك انها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس استاب شیب جنت بچی دی په جنت الفردوس کې دی د پاره ان شاء الله بل دغه کې زچ تایید پیش کوم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سب سلور ترنو والا موضوع مکمل پرې خېده د موضوع په طرف باندې راځي هم نه کوم چې موضوع حیات النبی صلی الله علیه وسلم د شرایطو موافق خپل شکست هغه تسلیم کړل دی کوم چې موږ سره په شرایطو کې لیکل دي چې موضوع نه بهر نه وځي ما په مولوی صاحب باندې اول نمبر خبره کړو چې قاری طیب صاحب رحم الله دې پرې خو د شیخ غلام الله خان صاحب د خود مفتی مجتبی امیر صاحب ټول پغی خاموشي اختیاري دویم نمبر دته ما ویلو چې تا ویلو چې روح نه وی دی جسم نه دی دے بار بار ماتا دا پیشکئی ہوئی لکلی دی کہ فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساتھ ان کی وصف نبوت و رسالت بھی والعیاذ باللہ زائل ہو جاتی ہے دا خود جدا خبر ہے دس رس تعلق نشته چې جسم نبی نه دی ما پیش کړیو چې پنځبریانو عقیده د نیلوی صاحب کتاب کې لیکل چې جسم نبی نه دی په دې کې د خبرې اشاره هم نشته هغه دا خبره کوي چې کرامیه عقیده دار چې په مرګ سره وصف د رسالت هغه ختميږي هغه زایل کیږي نو په دې کې کم ذکر دا خبره چې یاره دا خود کرامیه عقیده چې جسم دغه نبی نه دی زه سوې موام دي کم ځای ډب دي کم ځای کوي ته دا عبارت وکړي چې نیلوی صاحب لیکل چې جسم نبی دی او دا څوک چې وایي نه دی دا کرامیه عقیده ده هغه مستقل فواید ور باندې قایم او طبيعت د جلن کار اخلي بوسو کې وبوزیلته هو د خپل کفر عقیده اعلان وکړل دي کنه شرمېږي ولی بیا ورته ما ویل تروح نبی غني پر روح مرګ ناراضي پنځم ځل په غور ورته ورکوم په خاموش کی شپږم بیا ورته ما ویلو جواب بهتر اجسام د دینه بل کفر عقیده مو پغی خاموش کی په غور در کوم پنځم ځل ستا پنځ د پیغمبر د دې جسم نه بل بهتر جسم ورته ورکي او پنځبریانو خلک په کانو ولي کړی دی عقیده نو خبر شو قسم دی څوک درنه خبر نه دي شپږم نمبر به جواب دا ما خو ته پغی ناراضي بیا د مخ کې راضي ماته وای حیات د روح پر جسم کې دن نه دی یی د جسم دا مونږ صاحب دا چې بیا د خبره زوت نه کی دا تاسو کتاب د عقاید علماء اسلام د په خپل ثبت 632 باندې لیکي وای روح په جسم کې دنوي یا د روح د جسم سره تعلق په دقه ته حیات وي د روح د جسم سره تعلق یا دخول هغه تعلق چې اتصال له یا دخول له دا حیات ته دا تعلق چې مکمل ختم شو دي ته موت لیکي دا خبرستان نه دی حق جل 1 صفحه نمبر 246 لیکلي کم سے چې ما حي نخلو حیات می خودو ایا دا روح په جسم سره تعلق د اتصال یا دخول ثابت نشو ورلا او یو لک روپۍ د چرته خوب کې لیدل دي کنه سری جب خبره صرف ډوزله خزاتی دیم نمبر به دی راځي وای نیلوی سے پدی اعتبار ویل په هر اعتبار ویل د خویل شهید ژوند دی نبی ژوند نه توهین د پیغمبر دی کړه توبور نه وسا به دویم نمبر دی مخ کی وای یره روح په جسم کې دن نه دی او کدا دی دا د کیفیت اختلاف دی ماته ته ویل که څوک په برزخی ژوند کې روح په جسم کې دن نه منی دا حیات دی څنګه مشر نه ما پیښلا که روح څوک د جسم سره تعلق منی دا حیات دی ته کیفیت ته مرز سره کیفیت ستاسو تعلق شو بیا وای ما تعالی جواب درکو چې عند ربهم ما ورتل ان الدين عند الله الاسلام
دین پنځ د الله باندې صرف اسلام دی. وایره پنځپیرانو سره دنیا کې اسلام نشته ځکه لفظ د عند راغلی دی. دی وایي شهید ژوندی نه دی ولې لفظ د عند راغلی دی. ما ورته جواب ورکړو د عند تعرف ته یرزقون سره دی ځکه دنیا نه خو هغوی له څوک روټۍ نه وړي. نو الله واضح کړه چې رزق د الله له طرف نه میلاویږي اگر چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دویم نمبر مولوي صاحب ما واضح کړله چې بیا به اسلام سره ته کې ووایې پنځپیرانو سره اسلام نشته ټول اسلام په خلاف په یهودیت روان دي که نه. ته ولې زما په خبرو ځان ننګاره کې. بیا مخکې ما مولوي صاحب یولس او دی مستقر الارواح باره کې راځي. مولوي صاحب لرې مزه د البصایر د مشر وګوره دی وایي په دې کې ولس اقوال لمستقر الارواح څه شی دی ولس اقوال. نو وایي شیخ طاهر کافر وغله د قرآن د ایتونو حدیثونو منکر و. بیا مولوي صاحب د هغې نه پس شنو مرغانو والا خبره باندې راغی. نو مولوي صاحب د شنو مرغانو والا دا جسدی مثالی نه دی بلکې سوارلی دا معرف ما مخکې پیش کړ نه معرف القرآن جلد 1 صفحه نمبر 323 ما پیش کړ چې دا سوارلی دا جسد مگر زو. دویم نمبر دا حدیث متواتر نه ته عقیده څنګه ثابت وسوي وشنو مرغان ولا زما عقیده نه ده وسه په دلیل شروع کړ کفر بچي الکه عقیده خو وای به 5 نمبر دلیل پیش کوا به راغې نه پسوي. مولوي صاحب مولوي صاحب صدر نه تاسو کو دا تاجر شنو مرغان ولا روایت راوغستو د جسدی مثالی جوړ کو. دا جسدی مثالی خو ته مثالی و مثالی خو الوی چې په مثال جسدی عنصری وي آیا مرغه د انسان مثال کې دی شي که زه ته وایم چې خضر حیات صاحب د مرغه په شکل کې دا به برداشت کې د خپل مولا لپاره نه برداشت کړي پیغمبر لپاره د توهین څنګه کې چې ته مرغه راغره لپاره جسم حسابه. او قرآن مجید هم وایي وللآخرة خیر لك من الاولى. پیغمبر ستاره لپاره ورستنه حالت دا ولني نه غوروي. اې د پیغمبر لپاره ورستنه حالت دا غوړه شو چې راغې نه جسمانی هغه قالب واغستو هغه له پرنده والا قالب ورکو نوذ بالله پنځپیرانو پر خپل عقیده باندې ماتم وکي وځاړي خپل مقررو ته په کانو یو ولې برات ورنه وکي چې غلط عقیده درته درکولې ده. بیا راغې نه پس او ندای حق دا جلد نمبر 1 صفحه نمبر 313 صفحه نمبر 313 کې نیلوی سے واضح الفاظ سے لکھی وہ اس جسد عنصری کی عوض میں برزخ میں ان سے بہتر اجساد ان ارواح کو عطا ہوتی ہے. مولوی صاحب کم جسم چې ورته ملاویږي هغه بهترم دی هغه بهتر جسم څه شو په شکل مرغه شو و شرمېږي په خپل عقیده چې بیا دا پیش نه کړي. ادینه اخو ما مولوی صاحب ته خبره پیش کوله چې ولا سوالې مې پیش لري چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم احادیث متواتر دي. دا مولوی صاحب اورته توجه وکړه خبرې مکوه دا زما څخه قواعد فی علوم الحدیث دیم مخکې نقل کوي وکذا اذا تلقت الامه بالقبول فهو اننا في معنى المتواتر. کله چې تلقي امت بالقبول یو حدیث حاصل شي د معنی تواتر کې ګرځيږي. او مولوی صاحب د حیات النبی صلی الله علیه وسلم امام مسلم بخاری ابو داود ابن ماجه نسائی حافظ ابن حجر ابو یعلا ابن حبان سیوطی طبرانی علامه عینی کرمانی سخاوی دارمی سبکی حاکم قاسم نانوتی امام بن حنبل سہارنپوری مدنی گنگوی نووی امت کې ټول د دین استدلال کړي. یو منیر شاکر دی هغه سوارلس کالو کې څوک په قرآن نه پوهې شوی نه چا بیان کړی دی سوارلس سو کاله وایي په دې وخت کې څوک ملایان په قرآن نه پوهېږي نه قرآن بیانوي یو څوک هغه هم په وهم کې مبتلا دی. یو خضر حیات صاحب دی چې خپل کې پنځپیرانو سره اختلاف دی نیلوي صاحب سره اختلاف دی هغوی په قرآن هېڅوک نه دی پوه شوي یو قسم دی دم په قضام او وهم کې مبتلا دی دا غریبه. دویم نمبر د دې نه پسم په دې موضوع باندې او دا مولوي صاحب وس نه واسه بیات النبي په حدیثو باسو نه کې لکه لفظا متواتر یوله سواله او دا شرع نوبت الفکر دا دی وایي صفحه نمبر 26 والمتواتر لا يبص عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باس. متواتراتو کې سندونه باس نه کیږي په باندې عمل واجب دی علم قطعی فائدہ کوي. او دریم نمبر مانن متواتر دی بیا لفظن ترانه شغه یو ټکی د ذکر د تواتر اقسام پیژنه دال وس دریم نمبر اعظم حیات النبی باندې اجماع ده کچرته په روایت کې معمولی ذوف امراشي په اجماع سره غذوف ختمي حتی چې حد تواتر ترسي دا القول البدیع د خضر آیات کتاب نه پیش کومه د بلچا دا د هغه زمانه د مولا صفحه نمبر 449 دی وی نحن نؤمن ونصدق من ایمان لرو تصدیق او انه صلی الله علیه وسلم حي يرزق في قبر نبی اعظم خپل قبر کې ژوند د رزق ورته ملاوي په کوم ځای کې رزق ملاوي په قبر کې په قبر کې پته نه لګي اوس به دی وای چې قبر هم پس مکه کې نشته اسمان کې رئیس بکو دلان دی بل طرف ته نه نشي بس قرآن نه انکار ونه کوي. وان جسده الشريف لا تاكل الارض والاجماع ولا ذا او په دې باندې امت اجماع د نبی علیه السلام ته رزق ملاوي ژوند دی او هغه جسم روغ دی. دا امام عبید سیندی رساله مدینه صفحه 152 کې لیکي فاما هم لا شك في حياتهم ولا خلاف لاحد من العلماء في ذلك. په دې باندې اجماع دا دریم نمبر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 152 فتاوی رشیدہ اور انبیاء کے سما میں کسی کا بھی اختلاف نہیں مسئلہ اجماعی دا براہین قاطعہ دا وقتی شری پیش کو مولوی صاحب اگر انوار ساتھیہ دھوکہ دی ورکولا صفحہ نمبر 421 باندې لکھے اس بات کو خوب یاد کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ سب کے کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہے. انبیاء اسمانوں کی نے مولوی صاحب خپل قبرونو کی ژوند دي دا ټول اتفاقی عقیدہ سیرت مصطفی کی مولا کاندې لوي تمام
اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام وفات کے بعد اپنے قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے. اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتے لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے. یہ حیات حسی اور جسمانی ہے. یہ حیات حسی اور جسمانی ہے غگن کلاو کا، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مومن بلکہ ارواح کفار کو بھی ایسے اجماعی عقیدہ تھا. صفحہ نمبر 169 سیرت مصطفیٰ دام اللہ تانوی سے بشرب الجواب. حضور علیہ السلام کی خبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جسد ادر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور علیہ السلام خود یعنی جسد ما طلب سر اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہے. قریب قریب تمام اہل اکبر متفق ہے، صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے. حدیث بھی ہے ان نبی اللہ حی فی قبر یرزق پدی باندې د ټول اتفاق دی او دریم زم لیکي اور خاص اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے. مولوی صاحب دا تانوی سے مجمع نقل کئی دا زمان سر اشاعت العلمات الشیخ عبداللہ صاحب وقتی چرچا حوالہ پر دروغ پیش کول در مشکات شرح جل نمبر 1 صفحہ نمبر 613 کی لگی ببایت انبیاء متفقون علیہ سے ہیچ کس دروی خلاف نیس. حیات انبیاء کریچ چاخیلات مخی وورا حیاتی جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی. الشیخ عبداللہ صاحب باندی وقتی دروغ ہوئے داغے اگوی امت کے پنجپریان و معتزلون علاو دا ہیچا بدی کی اختلاف نشتے. حیاتی جسمانی حسی پا قبر کی دا ہیچا عالم اسلام کی اختلاف نشتے. معتزلہ اغلی دی اغا ولزل اختلاف کی دا پیغمبر جسم پا مدینہ منورے کی دفن دے نبی نبری مرگ ورلہ نمری دین بل بہتر جسم تالاش کئی دا امت اجماعی عقیدہ اگرت کئی دا زمان سر دا مظاہر حق دا مشکات شریف بلا شرح دا دیم وی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ اجمعین حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اجماع دا امت دا بدے باندی ایلکہ کہ نور نمانی دا تبلیغیانو منا تبلیغان ہونے سے دھوکے ورکے ہوئی. آگا شیخ رحمہ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف کی صفحہ نمبر 19 کی حضور اقدسم زندہ ہے اپنے قبر شریف میں اور آپ کے بدن ادھر کو زمین نہیں کھا سکتے اور اس پر اجماع ہے. قبر کی جو اندیر پدے بندے امت اجماع دے اگر تبلیغی درتا ہوئی اگر محدث درتا ہوئی ظالمانوں کے بل چک نو منی تبلیغیان خوب نہیں کرا التو تبلیغان دھوکے ورکے ہوئی. دا المنحۃ الوهابیہ فی رد الوهابیہ صفحہ 7 باندې لکھی والحاصل ان حیات الانبیاء ثابت بالاجماع. حاصل خبر ادارے حیات دم بھی کرام کو اجماع سره ثابت ہے. دا مولوی صاحب سماج سره خطبات حکیم الاسلام قاری طیب صبری مولا دے دم اور سب 181 برزخ میں تمام انبیاء کرام کی حیات کا مسئلہ مشہور اور جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے. وفات کے بعد اپنے اپنے قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ جسمانی قبر اجماع. دادر تمام پیش دے مجھے اول نمبر تواتر، دویم نمبر پاقی باندی تلقی امت بالقبول، دریم نمبر پاقی باندی اجماع الامت داغین پس احادیث سلور ایتولا دی غریبانو تروسه پر خپل عقیده متعین نکړه. زه په بل ټرن کې درته پیش کوم چې په دې قبر کې نبی علیہ السلام لکه کانی په شانته مړ پروت دي څنګه دی عقیده دا په جسدی مثالی سره پالای لین کې چوندري یو بل جسم دی جسم نه بهتر دا جسم نبی هم نظرن په شرمېږي بار بار کتاب را لیو دروغه فرقه کرامي راواله کړي کوم څه کې ویل چې جسد د نبوت نه انکار در کرامي عقیده دا تولی دروغ ہوئے پا کتاب باندی انشاءاللہ کہ جرت در پکی لگ شرم در پکی دینا پسو بیدا دروغ پا کتاب باندی ودوے. بہرحال سر دینا بیا مطالبہ کو مخبل عقیدہ پا دی باب کے ولی کو جوابی دا وہ زمانہ کا بیا برست در ایو ترش مستقر الارواح تبیارن شنو مرغو والا روایت ما جوابو کو. دویم نمبر مستقر الارواح کی توہین کے پا مستقر الارواح کی خپل شیخ طاہر دے پری خودو کافر دے کو. اب زمانستان اول مطالبہ داوا دا زمان مشر علامہ یونس نعمانی سے ستا مشر امین کاڑوی سے تا دا اول ترن نواله د اخري ترن ته بار بار دا خبره به دوهرا وهله او دا به ورته کوله په آیت النبی موضوع کې چې د خپل موقف تعین کرو جسم کې دننه منی که نه منی. زمام دا دریم ترن د زی مولانا تعین را تو کرو په جسم کې دننه منی که نه منی. مشران دی منی یو په حیات باندې اجماع ده چې درته دننه په حیات کې خبره کوم په حیات کې را سره خبره وکا. مشران دی روح په جسم کې دننه منی نشي ثابتوله. اے مستقر الواح کی دمرا قول زبیم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح په جسم کې دننه نه ده سامه شروي د نبی روح په جسم کې دننه ته دا ثابت کا او زدا ثابتون د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه نه ده د شهید روح په جسم کې دننه نه ده. دا دی اولنې خبره ده. دیم دی په موضوع نه راځي حیات النبی دقه حیات النبی ده. زم سامه شران وای روح چې په جسم کې دننه منی د حیات دنیوي ده او دا مې دل ثابت کړستا اول مشران روح د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه منلې ته نه د دین انکار کولې شي نه اقرار کولې شي مولا بل مخ کې ځه بیا ما ته مشران دې پرې خودل مې په جسم مثالی کې د شیخ قاسم سے پرې خېره
په جسم مثالی کې ستا مشر شیخ سرفراز صفدر شیخ قاسم سے پریخه دی هغه قاری طیب سے پریخه دی ستا مشرانو تا په جسم مثالی کې به شیخ قاسم سے باندې د اعتزال ټاپه لګولې په قاری طیب سے د اعتزال ټاپه لګولې په علامه روحانی د اعتزال ټاپه لګولې په انور شاه کشمیری سے د اعتزال ټاپه لګولې دی خو ګوره دی وای جنابانو وای تا د دین چې دی وای د شهید د پاره جسم مثالی ثابت کو د الله بنده د خبره خو کولا وره ما ته پلان کې داسې پلان کې داسې د کارغي په شان ځان وي خبر چې بیا چې خبره در باندې دوباره مکرر کول نه راځي ګوره بزرګا ما تا ته دا نه دی ویلي چې د دین د شهید جسم مثالی ثابت شو کته د دین جسم مثالی ثابتېدو کې ضرورت کوم ان شاء الله 30 حواله مې راولې د علماء دیوبند نه بدر تقیم چې هغه د دین جسم مثالی ثابت کړي خدا زما موقف نه دی زه د علماء دیوبند دفاع کوم زه د علماء دیوبند دفاع کوم ګوره په اشاعت کې هم داسې علما شته چې د هغې د بعضو دا موقف دی خدا د علماء دیوبند له وجې ګوره دا اشرف الجواب دی په دې کې هم دی لیکي ګوره وای جنت میں وہ جسم تیر پرند شہداء کے لیے مرکب و بلند اس لیے کہ گورا وہ جسم انسانی کون سا ہے جس کے اندر شہداء کی روح حلول کر کے حواصل طیور خضر سبز پرندوں کی پوٹوں میں سوار ہوگی آیا وہ یہی جسم عنصری یا کوئی دوسرا جسم ہے وہ اس کے تحقیق کے لیے کشف کی ضرورت ہے کہ ان کی نس اس سے ساکت ہے وہ اہل کشف کو معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں انسان کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے جو اس جسم عنصری کے مشابہ جنابانو دیوی د شہید د پارا جسم مثالی ملاو دے دا مولانا اشرف علی تانوی صاحب دے او مخ کې مې درته وښودو که چېرته د دې نه انکار کې دا ستا مشر دی رحمت کائنات کې دی الجاحد بالوجود المثالی ليس من اهل السنه بل فيه شوب من الاعتزال څوک چې د جسم مثالی نه انکار کوي دا معتزلی دی ستا مشر تا ته وایي ته معتزلی او چا چې ستا دا موقف واخیسته هغه معتزلی دی د دې نه مخکې زه د اعظم دی په دې نیلوي صاحب باندې دویم درېیم ځل دروغ وایي صفا عبارت واوره 95 صفحه ده پدې کې لیکي اگر وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام جسد عنصری سے روح مبارک کی مفارقت کے بعد نعوذ باللہ نبوت و رسالت کی صفت زائل ہو گئی تھی تو اذان و اقامت اور تشہد وغیرہ میں اقرار و شہادت رسالت نعوذ باللہ ایک لغو و خلاف واقع امر ہوتا وہ در اصل صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے نبوت و رسالت کی صفت نبی سے زائل نہیں ہوتی و به ګوري په اخره کې به ګوري بیا چې کله ستا ټیم راغی در به کوم دا والا دا به بیا واخلې کته روح اصل دی کته خپل ټیم په دغه کې زما ټیم دیم ځل ته خرابې کته نه بیا به ورس ځانه وای ځانه به خپل ټیم کې وای کنه والا ټیم را ودرو وای والا ور دلته به راس شي 95 سپول ورکو 95 تاسو نه دی تاسو زمان دا د څه په هغه هغه چې دا هغه کتاب هغه څه په څه د څه کتاب چې دی حق مثلا هذه الزبدة تشتري أيوة زقرية والا وایکه ریکارډینګ کیږي مونږ څه دغه आवाज وځي ته له دلته څخه جواب دا سپلیمنټس لګ راځي دوړ په دې په سلام ته بیا مناظره شروع کړه استاد دې یو ځلومانه بیا مخې ته نبی وچلو راځه دا چې دې نظر واوړل مستاخی چې دې کنه زستا صحیح نه نه وست یو نه جسد نبی نه مانی صحیح دا تر وبس جسد نبی نه کوي صبر ودرګه صبر گستاخیان ستا په دې موضوع کې